أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان وروړی دی لیبلونکم الله خامخا ازمایش به کوي ستاسو الله تعالی بشیء پس څیز سره من الصید د ښکار نه تناله چې رسیږي به هغې ته ایدیکم لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو لیعلم الله د پاره دی چې الله تعالی معلوم کی من اعچا لرا یخافه چې یریږي د هغه نه بالغیب بلیدلو فمن اعتدى بعد ذلك پس چا چې زیاتی وکړو د دې نه بعد فله عذاب علیم په د در پر عذاب دردناک دی. په آیت مبارکه کې د احرام په حالت کې او د حرم شریف په حدودو کې دننه د ښکار کولو نه منع راغلی ده. مخکې آیتونو کې د شرابو حرمت بیان شو، عام حرمت او د هر چا دپاره. په دې آیت کې یو خاص حرمت بیاني چې کوم انسان احرام وتړي د حج او د عمرې دپاره او یا دې په حدود د حرم کې دننه دی، نو دی به د وچې ښکار به نه کړي، دا د باندې حرام دی. د لمدې ښکار هر څوک کولی شي، که د احرام په حالت کې او که د احرام نه باري، او که په حدود د حرم کې دننه او که د حدود د حرم نه باري سمندري ښکار کولی شي. او د سمندري ښکار نه مراد د میانو ښکار دی. او د دې نه علاوه چې کوم د وچ میدان ښکار وي نو هغه په احرام حالت کې نشي کولی. چې کله تا احرام وتړو د عمرې دپاره او د حج دپاره، اوس تا باندې دا پابندي ولګېده چې ته ښکار نشي کولی، نه په تدبیر سره، نه په جال سره، نه په ټوپک سره، نه بل طریقې سره. او دارنګې کم انسان چې په حدود د حرم کې دننه اوسیږي، نو که دې د احرام نه بغیر هم دی، لکه انسان عمره وکړه، حج وکړو او دې د حرم شریف په حدودو کې دننه دی، نو په حرم شریف کې چې حدودو کې دننه وي، نو اگر چې ته بغیر احرام وي او که یو ښکار هلته راغی نو ښکار ته هلته نشي کولی، دا منع دی. د الله د کور او د احرام شریف دا پابندي ده چې داسې وخت کې ته جایز او حلال ښکار دی خو ستا لپاره حرام دی، او که چا وکړو نو دغه ښکار حرام شو. دا دی په خپل هم نشي خوړی او نور خلک هم اوس نشي خوړی. دغه ښکار چې دی د احرام شریف د احرام د وجې نه او د حرم شریف د حدودو د وجې نه دا ښکار اوس په ده باندې هم حرام دی او په نورو خلکو هم حرام دی. حالانکې دا حلالو، خو چونکې د حرم شریفو دای بې حرمتي وشوه او د احرام بې حرمتي وشوه، نه په ده باندې هم حرام شو، په نورو خلکو باندې هم حرام شو. او دې به دای بیا جزا هم ورکي، فدیه به هم ورکي. هغه فدیه سره د هغې بیان ورپسې آیت کې را روان دی. آیت مبارکه د حدیبیې په موقع باندې نازل شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په شپږم کال باندې د عمرې دپاره تلو، نو هلته بیا د حدیبیې په مقام باندې کافرانو مسلمانان منع کړو چې مخکې به نه راځئ، او بیا هلته معاهده شوې وه. دې ته د حدیبیې واقعه وایي، دې ته عام الحدیبیه هم وایي. په دغه کال باندې د حدیبیې واقعه شوې وه، عمرة الحدیبیه ورته هم وایي. په دغه کال صحابه د عمرې دپاره تلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلو 2 میاشتې مخکې چې موږ احرامونه تړلي، موږ د الله کور ته تللي یو. نبی علیه السلام چې دا خوب صحابو ته بیان کو، د صحابو یو شوق را بیدار شو. هغې دا خیال وکړو چې د پیغمبر خوب خو وحی وي او رښتینی وي، دروغجن خوب خو نی، نو بس جې دی چې زه عمرې لپاره دې تیارې وکړو. دغه وخت کې کافرانو سره چونکې څه معاهده مخکې نه وه شوې، جنګونه خو مخکې نه شوي سو، د بدر جنګ شو، د احد جنګ شو، غزوه خندق موقع شوې وه.
خو چونکې دی موږ خاصم د الله کور ته ځو جنگ دپاره خو نه ځو زموږ ځان سره احرامونه هم دي وتړل د حلیفې نه ذوالحلیفه چې کوم مکه مکرم مدینه منوره کې ده او ځان سره قربانۍ هم روانې کړي نو دا احرام تړل او قربانۍ روانولو دا علامتو چې موږ جنگ نیو راغلی نه جنگ هم اراده ده چې کافران زموږ احرامونه وویني او زموږ دا قربانۍ وویني نو پوه به شي چې مسلمانان د جنگ دپاره یا موږ سره بل څه مسلې لپاره نه دي راغلي عمره کول غواړي بس موږ به پرېږدي نو موږ به عمره وکړو بیا به واپس راځو هغه د حدیبیې په مقام باندې کافرانو نبی علیه السلام او صحابه کرام رضی الله عنهم ایثار کړو بیا هلته کې معاهده وشوه د هغې بیان سورة الفتح کې په 26مه سپاره کې تفصیلا را روان دی په معاهده کې یو شرط دام کېښودی شو چې څه کال به تاسو عمره نه کوئ تاسو به واپس ځئ آینده کال به بیا تاسو راځئ او صرف 3 ورځې به دلته مکه مکرمه کې تیروئ بیا واپس ځئ اوس چونکې صحابه هم په احرام کې و نبی علیه السلام په خپل هم په احرام کې و د حدیبیې دا میدان چیرې دا نیم حدود د حرم کې دن نه دی او نیم د حدود د حرم نه بار دی یعنې دومره صحابه نږدې راغلي دي چې گویا کې حرم شریف ته بالکل نږدې دي لیکن کافرانو کې هغه جاهلیت هغه دای مزاج او عادت او دا زموږ بې عزتي ده چې ته دغه شانتې راشي خلک به څه وایي بیا چې مسلمانان غالبه شو په زوره مکې مکرمې ته رالو څه کال به ته واپس ځې چې زموږ کم عزت ته چا برقرار پاتې شي نو په دې سفر کې یو ځای کې صحابه کرام رضی الله عنهم آرام کولو نو خپلې خیمې ځان له جوړې کړې وې الله جل شانو طرف نه ازمایش راغی د احرام په حالت کې چونکې د وجه ښکار دا حرام او منع دی هسې خو چې ته ښکار کې نو ګوره ښکار هغه حیوان ته وي هغه مرغۍ ته وي چې تی بغیر تدبیر نه نشي نیسلی ته به یا جال ورولې یا به ورته پټ ناستې او یا په غشي باندې به ولې یا د سپي په ذریعې سره به ښکار کې به خو تا سره هغه عادت او مانوس نی دا چې کوم حیوانات انسان سره مانوس دي ته اهلی او پالتو زناور وي لکه دا ګډه او بیزه ده دا غوا او میښه شوه اوښان شو او چرګان دا اهلی زناور دي دا انسان په تدبیر سره نه رانیسي انسان سره مانوسي ای ته خو چې ته آواز وکړې تا له خوا را دي انسان د آینه نه تختی او هغه د انسان نه تختی او ښکار او صید په عربۍ کې وحشي زناور ته وي وحشي هغې ته وي چې هغه انسان نه تیښته کي چې انسان وینو بیا تیښته کي او تختی لکه اوسۍ شوه لکه خرګوش شو او نیل ګای شوه وغیره وغیره یا په هوا کې چې کومې مرغۍ وي نو دا انسان دې ته ډېر اوازونه وکړي دا انسان له خوا نه راځي انسان دا تختی نو دا سوید دی ښکار دی نو دا د هرې زمانې بیا خپلې طریقې په هغه طریقو سره خلک ښکار کي بیا خاص کر عرب چې دي د دې شوق ډېر زیات ښکار سره د دې زیات تر ګزران په ښکار باندې و نو دا پابندي لګېدلې ده چې د احرام په حالت کې به داسې نه کوئ نو په دغه موقع باندې د ښکار دومره ډېر راتو د یو ځای بل ځای نه ښکار راغی چې کوم هغه ټایم کې کوم حیواناتو او د مسلمانانو خپو لرالو لاسونو لرالو او تر دې چې د خیمو نه ګیر چاپیر ګرځېدلو او څه پکې خیمو ته دننه راتلو تر دې که چېرې صحابه کرام رضی الله عنهم لاس به ښکته کو نو په لاس یې رانیسلي شو او تښتېدل هم نه د انسان نه او بعد په نیزو باندې هم تاوالی شو لیکن چونکې د احرام په حالت کې منع وه پابندي وه چې نه به کوئ داسې نه صحابه کرام رضی الله عنهم نه لاس ښکته کړی دی او نه په نیزه باندې والی دي نه هیله اختیار کړی را نه څه تدبیر اختیار کړی دی بس د الله حکم دی نو صحابه کرام رضی الله عنهم ځان مکمل منع کړی دی چونکې د صحابو ښکار سره انتهایی شوق او مینه وه چې تا له ښکار مهې له راشي او نږدې ته راشي او ستا ورته شوق ومي او رغبت ومي او بیا خاص کر په سفر کې خو به خلکو سره خوراک او څښاک دومره نه نو د دې زیات تر ګزاره خو په ښکار باندې کېده چې دومره اسباب موجودي او بیا هم تا ته چې نه دا چونکې صحابه کرام رضی الله عنهم کې ډېره زیاته تقوا وه د حد نه زیاته دومره لوی ازمایش او دومره لوی امتحان او د هغې باوجود صحابه کرام رضی الله عنهم نه نبی علیه السلام ته درخواست ورکړی چې موږ ته اجازت راکړئ
یا الله ته سوال وکړي. بس چونکې حرمت دی نو بس حرمت دی. د دې امت دا شان دی. حالانکه دغه شان امتحان په بنی اسرائیل باندې راغلو د داود علیه السلام په قوم باندې چې دی د سمندر په کناره باندې آبادو او دی هم د میانو ښکار وکړو او د الله شانو چې دی باندې د حالي په ورځ باندې د ښکار ندی منی شو چې تاسو بس صرف د الله عبادت وکوئ او باقی شپږ ورځې تاسو ښکار کولی شئ. په دې شپږ ورځو کې به سمندر کې ښکار وو په وافر مقدار باندې بنو بس دومره به چې انسان به ضرورت به د پاره پوره شو کافي به شو تاسو ټور کولی نه شو خرڅولی دی نه شو. او د خالی په ورځ باندې به ښکار ډېر زیات په سمندر کې دا میان به د اوبو سر له راغلي نو دی حیلې شروع کړې او تدبیراتو سره ناجایزه حیلې اختیار کړې. دی د سمندر په کناره باندې تالابونه او حوضونه جوړ کړو. دا سمندر چره دی په دوه ټیمونو کې بر راځي. یو چې کله نور پریوزي او دویم چې کله نور راخیږي او دریم چې کله د شپې سپوږمۍ وي. دا سپوږمۍ چې کله کامله شي پوره شي نو د سپوږمۍ د رڼا د وجې نه دا سمندر دا بر راخیږي. کوم خلک چې کراچۍ ته تللی دی هغوی سمندر لیدلی دا مشاهده یې کړې ده. دا سمندر چې کله بر راشي نو دې سره میان هم بر راشي. نو دې ورته خوا کې حوضونه تالابونه جوړ کړو لارې ورته وباسلې وي. نو اوبه به دې خوا حوض ته به رالې تالاب ته نو میان به ورسره هم رالو. نو دا تالابونه دې ښکته جوړ کړي د کویانو په شانتې چې سمندر به ښکته شي نو اوبه واپس لړې میان به کته پاتې شو. دا کار به دې خالي په ورځ کړو. د خالي په سهار به دې دا خولې وله کلو کړې وي نو میان به دې خوا هم رالو او دی به د خالی پر بیا مازیګر او ماښام کې به ورته ناستو چې میان به واپس لو دی به له خولې بندې کړې او دلته کویانو کې تالابونو کې حوضونو کې پاتې شو. او د اتوار په سهار وختي به دی رالو بس خو میان د دې په لاس کې و او د اتوار په سهار وختي به دی میان رونیسلو او ناشته به دی بیا میانو سره وکړه. دا هیلې دې شروع کړې. حالانکه قانون دا دی چې څنګه یو څیز صراحتاً حرام یا کول منع دي نو حیلې سر کول هم منع دي. دا نه چې په حیلې سر وساره پر حلال شي نو دا حیلې هم حرامې وي کارونه هم حرامو. نه آی باندې ازمایش راغی نه په ازمایش کې فیل شو او چې دا شان ازمایش په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې راغی نه ټول په دې کې پاس شو. چې ته یو صحابي باره کې داسې روایت نشته دی چې هغه حیله اختیار کړې وي او په څه طریقې سره هغه حیوان رانیسلی وي. نو آیت کې بیان دی چې مؤمنانو په تاسو باندې دار څه حرام دي دا به نه کوئ تاسو. قرآن کریم چې کوم انداز کې الفاظ راوړي دي نو دی نه وي چې تاسو باندې ازمایش راغلی او تاسو ازمایش کې پاس شوئ. قرآن کریم الفاظ د مضارع او د مستقبل راوړي دي. اوس هم داسې شوي دي بیا به هم داسې کېږي آینده به هم داسې ازمایش په تاسو باندې راځي. څنګه چې په دې موقع او په دې سفر کې تاسو پاس شوئ او تاسو ښکار ونه کو آینده کې به هم تاسو باندې داسې ازمایش به راځي. آینده کې به هم تاسو ښکار نه کوئ په دې امتحان کې به همیشه پاس کېږئ به. یا ایها الذین آمنو ای ها کسانو چې ایمان وروړی دی مؤمنانو ته وي په تاسو باندې دا حرام دي. کافران د حرام او د حلالو څخه پروا ساتي. لیبلونکم الله لیبلونکم کې د علام د پاره د قسم دی د تاکید د پاره دی او دا نون مشدد دم د تاکید د پاره دی. ستاسو امتحان او ازمایش به خامخا کیږي. دا هو کې دی نشي چې د مؤمن امتحان دیوانه غستی شي. ایمان والا امتحان غستل کیږي ځکه چې ایمان والا سره سره سرمایه ده او قیمتي مال له سره د امتحان او ازمایش په خامخا کیږي. لیبلونکم الله خامخا او ضرور به ضرور ازمایش وکوي ستاسو الله تعالی. الله تعالی امتحان د دې لپاره نه ني چې الله ته معلوم شي چې څوک پاس دی او څوک فیل دی. الله تعالی ته د خپل بندگانو خپته ده چې څوک کم درجه والا دی کم حیثیت والا دی. دنیا کې همغه امتحان د دې لپاره چې موږ ته د خپل شاګرد او د خپل سټوډنټ پته ولګي چې د څونه مهنت کړی دی. الله ممتحن دی موږ ممتحنین یو خو موږ ته اندازه نه موږ ته داغه د سوالات او جواباتو نه پته ولګي چې مهنت یې څونه کړی دی.
الله تعالی مخکې نه پته ده چې کم انسان پاس دی او کم انسان فیل دی. نو الله تعالی چې امتحان علی یعنی معامله د امتحان کې الله تعالی، ورنه الله تعالی ته د امتحان ضرورت نشته دی. خدا الله تعالی دا حکم فرض کول او لاگو کول په انسان باندې دای داسې ښکاري گویا کې الله تعالی زموږ نه امتحان اخلي. دا الله هر یو حکم او هر یو پابندي او امتحان دی په بنده باندې، ازمایش دی. دنیا دی دارالامتحانو او د دې امتحان جزا چې دا پاس کېدل او فیل کېدل او بیا انعامات دا د قیامت پر ورځ باندې وي. دا دارالامتحان دی او د قیامت ورځ هغه دارالجزا ده، هلته به بدله ملاویږي. دنیا کې عمل دی بدل نشته، د قیامت پر ورځ به بدل وي، جزا به وي، عمل بني. هلته ډېر خلک وي چې اوس موږ امتحان ته بیا کینو او بیا امتحان ورکو، خو او چونکې د امتحان ځای نه دی، د امتحان ځای داري. دا دنیا یو د امتحان یو حال دی او دلته هر انسان سره کاغذ او قلم دی او دی ناس دی او د امتحان ورکی. هر انسان امتحان ورکی، یو انسان دنیا کې به امتحان نشته دی. لیبلونکم الله، خامها او ضرور به ضرور ازمایش بکوي ستاسو الله تعالی. دا مستقبل خبره وکړه، حالانکه امتحان هدي وشو. دا هو د حدیبی په موقع چې کله د احکار ډیر زیات راغی او د صحابو خیمو ته دنم رالو او دی پلاسو کې رانی سلی شو، خورایونو نیسلو، داینه بعد آیت نازل شو. نو په کار داره چې ماضی راوړی وي چې ساسو امتحان وشو، قرآن کریم چې رنغه مضارع وړه مستقبل یعنی آینده کې هم داسې کیږي. لیبلونکم الله، خامخا ازمایش وکوي ستاسو الله تعالی، یعنی الله تعالی به تاسو سره د امتحان معامله کی. بشیء من الصید، دا امتحان به پس کی وي، یعنی کوېسچن پیپر څه دی، په څه باره کې په کم مضمون کې دی او سوالات بسي، هغه مو بشیء من الصید، په یو څیز سره، یعنی دومره څه غټ امتحان هم نه، معمولی امتحان دی، خو صرف خپل شوق او خپل خواهش بس صرف کابو کول دي، نور څه غټ امتحان نه دی او نه څه ډېر زیات تیاری والا پکار دی. بشیء من الصید، دا شیء نکره ده او دلته هم نکره راغلی ده، په ډېر معمولی سره ډېر معمولی امتحان دی. هغه صرف د انسان خپل هغه شوق او چې کومه جذبه ده او ستا احکار سره چې کومه مینه ده، بس دا مینه او دا جذبه او دا شوق کابو کول دي او داسې دونه ګران کار نه دی. بشیء من الصید، په یو معمولی سیز سره، من الصید د احکار نه. دا من الصید بیان د شیئون دی چې هغه په احکار سره ستاسو امتحان اخیستلی شي او د احکار نه مراد د وچې احکار دی، د لمدې نه دی. لمدې نه مراد سمندري، د وچې نه مراد او د سمندر نه علاوه د صحرا او د ریګستانو. نو بشیء من الصید، په معمولی سیز سره د احکار نه. کم حیوانات چې انسان سره بلدي نو د هغې علالولو هغې کې څه مسله نشته، د احرام په حالت کې هغه علالولی شي، یعنې ګډه او بیزه علالولی شي د احرام په حالت کې مو، دارنګې غوا او میخه علالولی شي، اوښ علالولی شي. مسله دا ده چې دا کم حیوانات انسان سره بلد دي نو دا که وحشیم شي که نه، نو حکم یې د اهلي وي. یعنې که فرق یو بیزه شوه یا یو ګډه شوه یا غوا او میخه اوښ شو، دا وحشي شو ویریدو او د انسان نه وتښتېدو او ته دې بغیر تدبیر نشي رانیسلی، نو دا به ښکار کې نه راځي، دا به هم اکه اهلي ځناورو کې به راځي. که دا اوښ تا په نیزه باندې وویشته، که تا په غشي باندې وویشته، که دې تښتېدلی وستانه، نو دا په ښکار کې نه راځي، ځکه دا ستا سره بلد حیوان دی. او دارنګې چې کم حیوان وحشي دی، د هغه طبیعت او د هغه مزاج د وحشي والی دی، ناکه مانوس هم شي، نو حکم به د هغې وي، حکم به د ښکار وي. بشیء من الصید، پس سیز سره د ښکار نه. او د ښکار به څنګه یې، تنالو ایدیکم، نال ینالو نیلن منه حاصلولو او رسیدلو، نو تنالو رسیږي باغې ته، ایدیکم لاسونه ستاسو، ورماحکم او نیزې ستاسو، یعنې تاسو یې په لاسونو هم رانیسلی شئ او په نیزو باندې هم تاسو والی شئ، دومره به تاسو ته نږدې راشي او دومره به تاسو نه یریږي باغې نه. نو تنالو ایدیکم یو معنا ده چې تاسو یې په لاس باندې رانیسلی شئ، یعنې د هغې چې کوم بچي به وي یا د هغې چې کومې اګۍ دي هغه تاسو په لاسو کې راغستی شئ. او رما حکم نه مراد په نیزه یې والی شئ چې کوم لوی لوی وي.
دا د حدیبیې په موقع باندې ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ چې د احرام حالت کې نو او نور صحابه په حالت احرام کې ابو قتاده رضی الله عنه اصل کې نبی علیہ السلام د سکار د پر لګلو د سمندر کناري طرف ته دې بغیر احرام حالت تلو دلته نبی علیہ السلام او صحابه د احرام حالت کې روان شو ندی وسلاره کې بیا میلو شو نو ابو قتاده رضی الله عنه د احرام نه بغیر او صحابه احرام کیو یوځای کې دی ناستو دی ابو قتاده رضی الله عنه ځان لا پیزار غندو نو مهامخ یو نیلګای وا حماری وحشی او د صحابه شوقم پیدا شو چې موږ د ښکارو کو د غوغه خورو خو مسله دار چې په خله باندې وایي چاته چې لکه هغه ښکار دی او شاو مال ښکارو کو د ماړه شوی دا باندې وایي کچره محرم چاته وي چې ښکار ته مړ شوی دی نو دا ښکار پتا باندې اوس حرام شو کتا سر پکې امداد کو پرانی سلو کې نتا باندې حرام دا ښکار حرام دی او د صحابه ابو قتاده رضی الله عنه طویل نشو په خله چې لکه هغه ښکار دی پاسه کنه هغه غریب لاندې ګندل کولو او دې څنګه پویا کې د صحابه کرام رضی الله عنهم اسی आवाजونه شروع کړو چا دان پتون ټپو چاسو کولو ابو قتاده سې چل لري کته اوس کوي داسې غیر چا پیرو کتلو چې مهامه وکړه نه ځکه حمار وحشی او نیلګای وا دی پوښ چې د هلک ښکار دی دیو بغیر احرام کېو د اس تور ټوپ کو چې په اس باندې کې ناستنو نعزت حقته پاتې شو صحابه ته لکه نظر راکې او تیمو خو در نظر نشي در کولی او تاسو سره امداد شو تعاون شو په ښکار کې بیا دی بیا راکوس شو نظر راوغستا او بیا اس توروخه تو اس اور پس روان ولګو هغه نیلګای کابو کړه هغه په نيزه باندې واله بس هغه ورو ورزوله او بیا اعلان کړه بیا صحابه له روړه د صحابه من کې اختلاف پیدا شو چې دا ښکار زمونږ د لپاره حلال دی او که حلال نه دی نو دیراله نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام مخ کې تلو وی دا شانته مونږه ښکار مونږ له دروړو نو مونږ یو خرو کنه نبی علیہ السلام تنکیحات وکړو لمنی سوال یو کو تاسو سره امداد کړو په دې ښکار کې وینې مونږ نه کړی و اشاره مو تکړه وای چې ښکارو وینې جنم دې کړی په خلو متویر وینې جنم دې کړی یو خره نبی رسول دا هو تومتونو دا خو یو خپل خوراک دی چې الله تعالی تاسو له درکړو وی خوري او یو روایت کې چې نبی له سمې کا صفاتی نو مال پکې مروړي او دې کې ابو قتاده رضی الله عنه دا ښکار پني زبان دې کړو صحابه کرام نه په دې کې ډېر ماهرینو نیزا د اوس پنی وی د دې چتولم ګرانی دا بیا په تیز رفتار اس باندې چې تر رواني او بیا په ښکار پسې ورولې دا ډېر د بهادرۍ علامت ته چې صحابه دور بادرانو نه الته کې دی پنی زبان ښکار کړو د ښکار مختلفه طریقې په غشي باندې بدی کوبا یو ځکه به تپټ ناستو به وشتو دا ټولې طریقې وي تنالو ایدیکم رسیږي بایت لاسون استاسو ورماحکم نیزه استاسو یہ دومره به آسان شي په آسانه باندې کولی شي صرف د لاسونو د نیزو ذکر وکړو ټولې طریقې پکې رالې په غشي باندې هم کولی شي په جال باندې هم نیسلی شي تاسو او نور چې د ښکار څونه طریقې دي لیعلم الله دا ولې الله تعالی به ستاسو امتحان اخلي د پاره دی چې الله تعالی معلوم کی من یخافه بالغیب چې څوک د الله تعالی نه بغیر لیدو د الله نه یریږي الله مونږ نه دی لیدلی او الله تعالی مونږ باندې داسونه حرام کړی دی او منی کړی دی انسان چې چاته ګوري او یا تاسو سو ګوري دا بیا د مخ خیال ساتي نو یو غلط کار نه کی بیا یره استاد ګوري پلانکی ګوري او چې کله استاد نه نو بیا استاد جسم نشتا نه الله تعالی خو مونږ ویني خو چونکه مونږ تخکاری نه نو انسان وګوري کې بس څوک نشتا بیا دې ګناونه کی بیا نو الله تعالی مونږ نه دی لیدلی خو مونږ منی کړی یو نو الله تعالی ګوري چې څوک الله تعالی بغیر لیدو چې کوم نه دی د الله نه یریږي او الله تعالی چې کوم خبري حرام کړي ځان ساتي لیعلم الله چې الله تعالی معلوم کی ول الله تعالی ته مخکې معلوم نه ریسو الله ته د مخکې نرس معلوم دی انسان لا پیدا کړم نو الله تعالی ته پته و چې دا انسان بس کی دلته کې معنا سره لازمی معنا به وکي علم سره لازمی معنا ښکار کېدل دي انسان ته چې یو خبره علم وشي نو خبره واضحه ښکار شي دا لازمی معنا ظهور دی لیعلم الله د پاره دی چې الله تعالی ښکار کی او ظاهر کی خلق تمو چې خلق وګوره کنه دم زما بندگانو
او تاسو ځان ته بندگان وای. هغه څنګه کامیاب شو تاسو څنګه ولې داسې؟ تاسو انسانان یا غم انسانانو هغه سره نفس او هغه سره خواهش او هغه سره شوق او هغه سره مړو هغه ارسو دې ټول خبرو ته مخامخ وتا او هغه پاس شو تاسو ولې نه پاس کیږي؟ دانه چې کنه صحابه سبل شان خلقو هم دک شانت انسانانو دایم دا شان جذباتو دایم دا شان خواهشاتو هغه پاس شو. لیعلم الله د فردی چې الله تعالی معلوم کی یا بل معناو کې لیمیز الله چې الله تعالی جدا کی ټول انسانان یو شانته د کار خلق په کم دي الله تعالی جدا کی او په دې سره جدا کیږي با من یخافه چې څوک یریږي د الله تعالی نه او د الله تعالی نه یری نه مراد الله د عذاب نه یریدل دي بالغیب بی لیدلو مونږ نه د الله تعالی عذاب لیدل نه جهنم او نه قیامت لیکن موږ ایمان دار سشته دي چې څوک بغیر لیدو ته نه یریږي. فمانه تدا پس آسو چې زیاتیو کی ان ممانعات او حرمت خوراغه سره د ممانعات او د حرمت کوسم څوک داسي کی فمانه تدا پچا چې زیاتیو کو بعد ذالک پس د دې ممانعات او د حرمت نه فله عذاب علیم پدر پر عذاب درناک دی. کچر توبه و نباسله او فدیه او جزای ورنکړه د جزا بیان او فصیحت کرا روان دي. یا انسان د احرام او د حدود د حرم تقدس په اعمال کو پروا نه ساتله او بیا د فدیه او جزای ورنکړه چې دای بیان او فصیحت کرا روان دي در پر بیا درناک عذاب دی. اے کسانو چې ایمان وروړي دي خمحاد مایش وکوي تاسو الله تعالی په یو سیس سره د ښکارنا چې رسیږي وای تعالی سن تاسو نيزي تاسو د پاره دي چې الله تعالی معلوم کې آسو چې یریږي د الله تعالی بغیر لیدلو پسو چې تجاوزو کې پست دینه په در پر عذاب درناک دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا ايها کسانو چې ایمان وروړي دي لا تقتلوا الصيد موجنه تاسو ښکار لرا وانتم حرم پداس حال کې چې تاسو احرام تړون کې ومن قتله او چا چې وجلو د اخکار لرا منکم دستاسنا متعمدا قصدا فجزاء پس بدل واجب د پدوان دی مثل ما قتل پشان د اغي چې د وجل دی من النعم د زناورنا يحكم به فیصله بکوي پدې سره زوا عدل دو عادل کسان منکم دستاسنا حدین قربانی کولی بالغ الکعبتی چی رسیدن کی بوی کعبی شریفی تا او کفارتن یا کفار ورکولی طعام مساکینا خوراک د مسکینانو او عدل ذالک صیامن یا برابر د دی کفاری روجی دی لیذوقا د پاره دی چې دی اوسکی وبال امره سزا د کار خپل عف الله عما سلف الله تعالی معافی کړی دا د حسنا چې مخکې شوی دی ومن عاد او څوک چې واپس شلو فینتقم الله منه پس الله تعالی سزا ورکوي دتا والله عزیز ذو انتقام. الله تعالی زورور دی خاوند بدلی اغستون کې دی. په دې مخکې آیت مبارکه کې د مؤمنانو د ازمایش بیانو چې الله واستاسو امتحان او ازمایش اخلي د ښکار په ذریعه سره چونکه د احرام په حالت کې او په حدود د حرم کې دنه
د وچې ښکار کول دا منع او حرام دي. نو قرآن کریم چې ستاسو ازمایش وکیږي، بعض اوقات انسان په ازمایش کې په امتحان کې فیل شي، کله قصدن او کله خطاً، یعنی د هغه نه خطا وشي، نو د هغې سزا به څه وي؟ نو د هغې د سزا او د بدلې بیان په دې آیت مبارکه کې دی چې یو انسان احرام تړلی دی د عمرې دپاره او د حج دپاره، او د ده نه شکار وشو او ښکار یې وکړو، یا په حدود د حرم کې دی دن نه دی او په احرام کې نه دی لیکن د ښکار وکړو، نو د هغې به دې اوس سزا یعنی جزا او بدله به دې ورکي به. نو جزا څه ده؟ قرآن کریمي چې د هغې په شان حیوان به ته د په حدود د حرم کې حلالی به. مثال چې تا کم ښکار کړی دی، نو دا ښکار اوس ګورو چې دا حلال دی او که حرام دی. حلال نه مراد هغه حیوان چې د خوراک جایز وي، حرام نه مراد هغه حیوان چې د خوراک جایز نه دی. لکه زمری شو، نو د زمری غوښه حرامه ده لیکن ښکار حلال دی او سړی ښکار کولی شي. دارنګې نور بلا شي حیوانات دي چې د غوښه به حرامه وي لیکن ښکار کولی جایز دي، نیسلی شي، خلک یې خرڅولی شي. نو که چېرې دا ښکار داسې وي چې هغې خوراک جایز وي، نو موږ به ګورو چې د هغې مثل څه دی، یعنې د هغې په شان حیوانو. د دې کې بیا د فقهاو اختلاف دی د علماو منځ کې، د هغې مثل به ګورو چې هغه شان حیوان بل شته او که نشته دی. نو هغه شان حیوان به دی بیا په حدود د حرم کې دن کې قرباني کی به، او یا دی داري چې روجې به نیسي، او یا دا چې د هغې فدیه به ورکړي د غلۍ په شکل کې. نو آیت مبارکه کې دغه بدلې او د جزا بیان دی. په دې کې زموږ د فقهاو اختلاف دی چې دا کم ښکار د کړی دی، نو هغې ته به ګورو. نو که چېرې فرق د شترمرغو ښکار کړي وي، نو د شترمرغ مثل دا اوښ دی، نو دی به د اوښ قرباني به ورکړي به. دا شترمرغ چې دا حلال دی، نو دا د اوښ چېرې مثل دی. او که د نیل ګای ښکار کړی ده، نو د هغې مثل بیا غوا او میښه ده. او که د اوسۍ ښکار کړی ده، د هغې مثل بیا په حلالو حیواناتو کې ګډ او بیزه ده. نو دا د هغې مثل دی، دې قرباني به دې ورکړي به. نو دا قرباني چې بیا ته کوې، نو کور کې به یې نه کوې، نه هغه ځای کې به یې کوې، دا به حدود د حرم ته دننه به یې لګي، هلته به دې قرباني به کوې. او که چېرې قرباني نه کوې، نو د هغې برابر چې څونه پیسې جوړېږي، نو د هغې برابر غله به واخلې، غنم او یا جوار چې څه وي، هغه به بیا د یو مسکین برابر چې څنګه فطرانه وي، یا به تقسیمې به. نو چې څومره مسکینانو ته رسېږي هغومره به یې رسئ. دا بیا هر ځای کولی شي، کور کې هم کولی شي، او هغه میدان کې هم کولی شي، کوم میدان کې د ښکار کړی دی، او په حدود د حرم کې دننه هم کولی شي. او یا د هر مسکین په سر چې څونه غله جوړېږي، د هغې برابر بیا روجې به نیسي. نو یو روجه د یو مسکین د غلې برابر ده، نو هغومره روجې به نیسي. نو که دا روجې ته بیا کور کې نیسي، او که حرم شریف کې نیسي، او که په لاره باندې نیسي. یا ایها الذین آمنو، ای ها کسانو چې ایمان یې راوړی دی، مؤمنانو ته وی لا تقتلوا الصید. د حرم شریف حدود دي، یعنی حدود مطلب دا چې دې کې دننه پابندي ده. یو دا چې څلورو طرفونه یو سړی ځي، د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب نه، نو بیا میقات دي 15. دا څلور میقات ابراهیم علیه السلام مقرر کړي دي، او دا یو میقات دا نبی علیه السلام مقرر کړی دی. نبی علیه السلام د مدینی والو د پر میقات ذوالحلیفه مقرر کړی دی، چې ته مسجد علی رضی الله تعالی عنہ وي. دا د مدینی منورې نه 6 میله بار دی. ذوالحلیفه چې سړی د مدینی منورې نه حرم شریف ته ځي حج عمرې له، دی به د ذوالحلیفې نه احرام تړي. او څلور د دین علاوه دي، دغه نور څلور د ابراهیم علیه السلام مقرر کړي دي، او نبی علیه السلام د هغې تایید کړی دی. هغې کې یو یلملم دی، او ذات عرب دی، او قرن المنازل دی، او جحفه ده. پخوا چې زمونږ د علاقو نه به خلک تلو، دیو په یلملم تېرېدلو، چې کوم سمندري سفر باندې وتلو. اوس نن سبا چې کوم د هوایي جهازونه زمونږ د علاقو نه ځي، زمونږ د ملک نه، نو دی په قرن المنازل باندې تېرېږي. دا څلور میقات دي.
نو د دې څلور میقاتونه چې یو سړی حج او عمرې راځي د دې 5 میقاتونه به دې خامخا احرام تړي. که دې نه بغیر احرام وړېدو بیا به واپس راځي او احرام به تړي، کني دم پې راځي، قرباني به کي. بیا د دې 5 میقاتونه چې ووړي نو دې ته بیا حل ویل کېږي. بیا چې مخکې لاړ شي نو یو بل میقات ته بیا هغې نه چې وړي بیا ورته حرم شریف شروع کېږي. نو دا مینا او مزدلفه دا په حدود د حرم کې دننه ده. عرفات د حدود د حرم نه بار دی. جده چې ردام د حدود د حرم نه بار ده. دارنګې حدیبیه چې دا نیمه په حدود د حرم کې دننه را نیمه بار ده. نو دا حدود د حرم یعنی په دې کې دننه ته ښکار نشي کولی، او د دې نه چې بار شي د حدود د حرم نه بارو نو بیا ښکار کولی شي، خو چې په احرام کې نه، او چې په احرام کې نو بیا هم ښکار نشي کولی. نو دا پابندي د الله تعالی د کور ده. لا تقتلوا الصید، تاسو مه وژنئ ښکار لره. الصید مطلقاً ښکار نه یادي چې د کم ښکار وجل منع دي، چا به نه کوي، که هغه د خوراک قابل او که د خوراک قابل نی. لا تقتلوا ایروړه مه وژنئ، دیونه چې لا تأکلوا مخورئ تاسو، ځکه ښکار که چې تا په خپله نه دی کړی او تا اشاره نه را کړې او امداد دې نه دی کړی او په خوله دې وینا نه را کړې او یو حلال انسان ښکار وکړو غوښې تا ته کېښود او تی خوړی شي، لکه بیګا موږ د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت بیان کړو. نو قرآن کریم لا تقتلوا می وجنئ، دیونه چې لا تأکلوا مخورئ تاسو. خوراک خو جایز دی خو کې به نه به په خپله کې، نه به چاته وایي، نه صراحتن او نه اشارتن به وایي او نه به پکې امداد کې. نو لا تقتلوا الصید، تاسو مه وژنئ ښکار لره. دا بیان د دې سورت مبارکه په لومړني آیت کې هم شو، غیر محل الصید وانتم حرم. دا د یو قسم وضاحت دی. نو مه وژنئ تاسو ښکار لره چې د کم ښکار وجل منع دي. او بعد داسې چې په حدیث کې دا ذکر راغلی چې دا وجل جایز دي. بخاری شریف کې، مسلم شریف کې، ابو داود شریف کې دا روایتونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای 5 قسمه زناور داسې دي یقتلن فی الحل والحرم، چې دای وجل په حرم شریف کې جایز دي او د حرم شریف نه بارم جایز دي، یعنی دای وجل ارز جایز دي. په دا روایت کې نبی علیہ السلام د 5 حیوانات نمونه غستري چې دغه 5 حیوانات وجل دا که انسان په هر ځای کې نه وجل شي. نو نبی علیہ السلام الحدأة والغراب والعقرب والفارة والكلب العقور، یو ټپس دی، د ټپس وجل ارزه کې جایز دی. او دویم چې دی نو هغه غراب کارغه دی، او دریم چې نه دا لړم دی، څلورم دا منګک دی، او پنځم کلب عقور هغه سپی دی چې پتا باندې حمله کی، یعنی چې چون کې سپی دی، عام ساتل شوی نه یادي، هغه سپی چې پتا باندې حمله کی نو هغه دای وجل جایز دی. او د مسلم شریف په یو روایت کې والحیة مارو، د مار وجلمو. نو دا 6 قسمه حیوانات شو. دا ته ارزه کې وجل شي په حالت احرام کې نومو او که د احرام نه باري، که په حدود د حرم کې دن نه او که د حدود د حرم نه باري دی وجل جایز دی. او په دې باندې تابع څه جزا او څه کفاره او څه فدیه نشته دی، دا ټیک دی. بلکې په دې حکم کې هر یو موذی زناور دی، هر یو ضرر ورکون کې، که یو عام حیوان دی لیکن عام موذی شو پتا باندې حمله کې او تا وجنی بیا وجل شي. او د دین علاوه چې کوم نه وجنی با. کعب بن عجرہ رضی الله تعالی عنہ چې بخاری کې دا روایت دی، د کټوي باندې کړي و سمسه و سر لاسو کې ونو د په سر کې سپګي شی وي، سپګي شی خو سلابل سان پکې شی وي چې دا سر نخکته را کوزي شی په تندي باندې ګرځي دي. نو نبی رسول الله والسلام دی ولیدو، نو ورته ایوزی کا هوا مرأسکا، اے کعبہ دا ستا په دې سر کې چې دا کوم سپګي دي دا تعالی ډېر تکلیف درکې. نو تی او چې ډېر په تکلیف کې ما. بلکې په ابو داود شریف کې روایت ده کعب بن عجرہ رضی الله تعالی عنہ چې ما سره غم شو چې نظر می د سترګو لړ نشي، دومره ډېر سپګي راکې شوی او دای د وجه نه په سر کې می خشکی پیدا شوی و، نو را سره غم شو دا د نظر موسی.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا ویښته دې کټ کا، یعنی دا سر وخریا. نو چونکې د احرام په حالت کې ویښته نشي کټ کولی چې ترسو تا عمره او حج نه کړي، نو دا جنایت شو. نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته دا ویښته کټ کا او دای په ځای بیا ته یا به قرباني کې او یا به 3 روزې نیسي او یا به 6 مسکینانو ته خوراک او دای فدیه ورکړي. بیا د فدیه ورکړه. نو دغه 15 حیواناتو نه علاوه نور حیوانات دای وجلو ستبن بیا فدیه راځي. وانتم حرم، بداسې حال کې چې تاسو احرام تړون کیه. حرم جمع د حرام دا، حرام په معنا د محرم سره ده، احرام تړون کی. الصید د مراد امام شافعی رحمت الله علیه هغه حیوانات چې دغه خوراک جایزي وي، چې د کم سي خوراک جایز نه پای کې نه. او موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایو چې دای خلل جایز او که جایز نه، که هر قسم حیوان دی وجلو نو د احرام په حالت کې خچ کله د احرام په حالت کې تا حیوان وجلو دا مردار شو اوسو، یعنی تیم نشي خړې په خپل او بل سوکیم نشي خړې اوسو، د خوراک اوس د چار فارم جایز نه دی. ومن قتله او سوک چې وجنی د اخکار لرا منکم دستا سنا، که پتاسو کی چا دا کارو کو منکم یو وی. ابن عاشور وی منکم کې اشاره دی طرف ته وکړه که جاهلیت کې دا کار چا کړي فرض کا، د احرام په حالت کې جنایت کړي وي، حیوان وجلی وي او دای فدیه او کفاره اعلانی ور کړي، هغه ارس ختم دي. د اسلام په زمانه کې کچا دا کارو کو نو اوس باندې فدیه ورکی با. منکم دستا سنا او د ښکار نه مراد غوړي د وجه ښکار دی، د لمدې ښکار نه، یعنی د سمندري ښکار چې هغه مې دی هغه بالکل جایز دی، هغه نسلم شي او خړلم شي. متعمدن قصدنو، متعمدن جانبوج کرتوي، تا ته خپتره چې د احرام په حالت کې دا کار نه پکارو بیم کې نو قصدن دا کار کې. نو قرآن هم متعمدن وي، خو لیکن په حدیث کې نبی علیہ السلام وسره خطاءن ویل دی، کستانه خطاءن دا کارو شو کپایر دا کارو شو. په ټولو صورتونو کې دا حکم دی چې فدیه ورکې به. امام زهری رحمت الله علیه وی امام دی د حدیثو، اوی نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الناس والمخطئ. وی قرآن هو د متعمدن خبر وکړه چې قصدن، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خطا او د نسیان دواړو خبره کړې ده. کدا ښکار تا په یره باندې وکړو او که خطا شو غلطی د نو شو. په ټولو صورتونو کې انهما یکفران، کفاره ورکې، په هر صورت کې به کفاره ورکې به. ومن قتله منکم متعمدا، او چا چې وجلو د ښکار استاسونه متعمدا قصدنو نو فجزاء ان فعليه جزاء، جزاء بدلی ته وي، جزاء یجزي جزاءنو بدله به ورکې اوسو. فعليه جزاء پس لازم د پد باندې بدلا یعنی واجب ده. مثل ما قتل، ومثل دای چې د وجل دی من النعم، نعم سلور خپو ولا حیوان توي، سلور خپو ولا زناور توي. نعم اصل کې وخته وي، انعام د نعمت نه دی او د عربو پنځ لوی نعمت دا وخو، د وخ نه لوی نعمت د دې سر بل سنو لوی مال بل سنو. نو نعم اصل کې وخته وي، خو د دې اطلاق اوس په هر یو سلور خپو ولا حیوان باندې کیږي، یعنی بیزی تم ویل شي، غوا تم ویل شي، میخ تم ویل شي، ګړی تم ویل شي. خو بهتر دارا چې بیزی تا او ګړی تا او غوا میخ ته به علاوه وي چې وسر پکې وخ شاملي، دا اوخ وسرم دی او سره بیزی او ګړی بیا ته نام ویل شي. خو د اوخ نه بغیر با ګړی او بیزی ته صرف نام بنوي. من النعام د حیوانات او د زناورونه، د چې کوم حیوان د وجل دی کدای خوراک ټیک دی او کټیک نه دی نو دای په مثال باندې باندې سکی جزاء او فدیه ورکی. يحكم به، او چې تا کوم حیوان وجل دی اوس دا حیوان د سونه پیسو دی نو دا وجل شوی نه چې کله دی ژوند دیو نو د دې فیصله وسو کی وسو په خپل فیصله نه کې، ځکه انسان خپل ځان ته بیا دغه وکی چې کم نه کم قیمت بلګي. د دې فیصله په نور دو کسانو باندې کې، نو دا دو کسان چې عادل وي
عادل نه مراد ماهرین وي چې قیمت لګول شي اندازه لګول شي چې د حیوان په قیمت خو کویږي کنه اوس یو انسان چې ته حیوان نه قیمت کوي لکه حیوان څه په یسونه پیسې وي نو دوه عادل کسانو دوه یا کم از کم یو عادل کسان بیا چې کمزې کې د حیوان د اکزه قیمت بلګي لکه مثال پته باندې په عراق کې تا حیوان وجل دین الته د قیمت څه دی دانه چې ته د خپل علاقې په علاقې کې اوغه په دونه پیسو کېږي نه ستاد علاقې نه چې کم علاقې کې په کم میدان او کم صحرا کې تا حیوان وجل دی د اکزه قیمت څه دی او د هغه زمانی قیمت څه دی اب لګي وا نو دا دوه عادل کسان به د هغه زید د حیوان تکو به 10 حیوان په سونه پیسو کېږي چې دونه عمرې دونه کدو قامتي داسې اوصاف ولوي دای پیسې وسونه کېږي يحكم به فیصله کوي په دې سره په دې مثال سره زوا عدل دو عادل کسانو او دا عادل مراد معتبر منکم دستا سنا ان دا فیصله په کافر نه کوي او مشرک او په منافق به نه کوي او مؤمنانو مسلمانانو کې او دو کسان عادل وګوري اغه ځکه به راشي که تا ته پته ته قافله کې ته مسافر تا ته پته نشته د هغه علاقې او دوه کسانو ګوره چې راشه چا سوداګری چای د حیوان قیمت لګول شي وای د حیوان سونه قیمت ته چې دی ژوند دی او د وسونه پیسې جوړي نه بو وای چې دونه پیسې د کیږي نو بیا چې کله ای کم قیمتو لګو نو د هغه قیمت به بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې تا ته اختیار دی چې هغه دغه حیوان کم قیمتو لګو نو کپای باندې بیا غوا کیږي کمی حقيقي کوخ کیږي او کګړه بيزه کیږي د ګړې بيزي نه وخت نه را دي چرګ او دانور بنالي اخره ګړه او بيزه ده دغه قرباني د ګړې او بيزي کم از کم کیږي او د ګړې د بيزي نه کم یا قرباني نه کیږي نو قرباني چې د کم حیوان کیږي هغه بیا د قرباني شرایط چې پکې موجودي لکه د اوخ عمر 15 کال دی د غوا میه عمر 2 کال دی او د ګړې بيزي عمر 1 کال دی او چا معذورم ني شلم ني نو هغه شان حیوان په پای باندې والي کچره کېده په نو هغه حیوان بوالي او بیا به لګي حرم شریف ته نو ته حدود د حرم کې دن نه بیا حلال کې قرباني وکي او هغه په خپل نخري په غریبانو به تقسیم کې او کفرز کداغي حیوان نه کېدو ان داسې ګډ او بيزه په نه ملاوي دا بیا به دای غلبه واخلي غنم یا جوارو چې غنم دی واغست بیا به د فطرانی په حساب سره لکه په کم 2 سیر غنم دا د یو تن فطرانه ده نو په کم 2 سیر به کې او دا یو فطرانه به یو مسکین او غریب ته باور کې او یا دغه پیسې باور کې دا پیسې او دا غنم او دا غلطه ارز ورکول شي دا په غزه کې په میدان کې مرکول شي په لارم خلکو ورکول شي او په حرم شریف کې مرکول شي او کور کې مرکول شي او کته چې غل نه ورکې بیا د هر یو فطرانی برابر بیا یو روزه ده او وګوره چې څونه فطرانی دي نه جوړیږي مثال 50 فطرانی جوړې دي نو 50 روزي در باندې رالي نو کدا روزي بیا تلته نيسي او که په حرم شریف کې نيسي او که بیا کور کې نيسي و دې کې دا تفصیل لې چې دا کم حیوان کم حلال دی لکه نیل گای شوا او دارنګه اوسې شوا یا دابل داسې شتر مور دی وجل دی او کته داسې حیوان وجلې چې دای غوه نشو خړل کېدی مثال خر دی وجلې او یا داسې بل یو حیوان دی زمری شو دارنګه چیتا شو نو آی کې بیا د بیزی نه بر بنځي بیا نه چا قیمت کې نو د بیزی نه بر قرباني ونالي کبيزه په کې دا وا بلې ک یو په کې ک په 2 کې ک په 3 کېږي او ته بدانه چې په دغه ټولو پیسو خوالي نوخ بنالي صرف بیزه باخلي یعنی بیزی بیا ډېر غستې شي یو بیزه 2 3 سلورو کته په یو بیزه واغسته او باقی پیسې کمې شي په بل بیزه نه کېدا نو د هغه پیسو بیا غلا او یا پیسې به د فطرانی په حساب سره تقسیم کې فجزاء مثل ما زوا عدل منکم دو عادل کسان دستا سنا حدین داما چې کوم مذهب د امام ابو حنیفه سے مذهب می بیان کو حدین قربانی کول دي دا حیوان چې دی واسه دا قربانی کې یعنی دا به ژوندې چاله نه ورکې دا چې کوم حیوان واغسته د قربانی د پاره به ژوندې چاله نه ورکې دا به الاله با ک پخپل الاله او قبل چاته حواله کې ولالي بیغه ګوره د غزه کې به نه لاله انت حرم شریف ته به رسله ک قرآنی بالغ الکعبه
رسیدون کې به کعبه ته نو کعبه نه مراد دی کنه هر شی دن نه بوزي خانه کعبه ته دن به حیوانات نه بوزي مراد نه حدود د حرم دي مینا ته بوزا مزدلفه ته بوزا چې کوم د حرم شریف حدود دي التبه ورسه التبه قرباني کې بالغ الکعبه رسون کې رسیدون کې به کعبه شریفه ته او کفارتونو کته حیوان نشم ورکولې نشم اغستی نه ملاويږي سہولت بلوم دی او کفارتون یا کفاره ورکول دي نا کفاره بسوي بیا طعام مساکین خوراک د غریبانو د مسکینانو یعنی دا خوراک و مسکینانو غریبانو ته ورکې با نو بیا دغه حساب کتابونه کو نو ځکه چې حیوان بوینو دای به په خپل حساب کتابو کې چې څونه غله جوړیږي او عدل ذالک یا برابر د دې طعام صيام روزي نسلی د هر فطرانی بدله کې به یو روزه بیانې سي دا ولې الله تعالی دا حکم لیذوق د پاره دی چې دی وسکی وبال امره چې دا احرام تړلې او حرم شریف ته روان دی اوسم لا چې کم نه ازاړه کارونه کیله اوسم لا پکې ښکارونه کی الکه بلکې په خپل ځمان کابورا ولا کنټرول لا ولا ته چې حج او عمره لدی دونه مخکې مسائل تاسو نه کې چا سر کې نه کنه نو مسائل تاسو کا چې سبا کوم او سبا نو کوم مر پرسه جایز نه دي دا هونه چې تشفین صادر پزان وا چې د حاجی شوما نه د حج هو د خبرو نوم دی څه خبرې ځکه مخکې کورسونه وکا ټریننګ وکا او بیا ځه کم کارونه وکي او کم بنه کې نو لیازو کا د پاد چې دی وسکی وبال امره وبال یعنی سزا د خپل کار او د چکم کار کړي کوم کارنامه سرانجام کړي دا چې اوس کارونه کول او په احرام کې مو چې دای سزا وسکی وبال کې اصل کې درون توي وبالو وبیل هغه درون باران ته چې سم غټ احساس کی او سم ډیر شي ایت وبیل ویل کیږي او دارنګي وبیل الوابل هغه درون باران ته چې ډیری او وبیل هغه درون خوراک ته وی هرکی په میده می بوج راغی داسې درون خوراک وي ته وبیل وی نو په دې وبال کې وبیل او وابل کې د درونوالي معنا را وبال اصل کې شکل ته درونوالي تا نو دا سزا هم درنی وبال امره سزا د خپل کارو اف الله اما سلف الله معافي وکړه د حسنه چې مخکې شوی دي کله دین مخکې چا څه غلطه کړی ته الله تعالی معاف کړی دي حکم نن راغی مونږ ته نن نه راغلی حکم هم ته 1400 کال مخکې راغلی دی دا چې سټیم د آیت نازلې دو داینه مخکې کچره صحابه یو غلط کار کړی نه ته معاف دي خدانن نه پس وسوک داسې نه کوي ومن عاد او سوک چې واپس شو ان دې پابندې راتلونه بعدم که سوک یې زو کار کوم ما هو ترنه صبرېږي نو بیا فینتقم الله پس الله تعالی بدلا اخلی منه یدنا الله وت بیا بدلا اخلی او بدلا دادا انتقام اصل کې سزا ورکول توي الله بدله سزا ورکی خو په صورت کې شکار کستن کړي دي او فدیم ورنکړه او جزایم ورنکړه او توبه منباسل او آخرت تلاړو نو الت الله تعالی بیا سزا ورکیبا او کله انسان نه دا کار کا کستنو شو کا خطانو شو کا نسیانو شو معافی وخته او فدیه ورکړه جزا ورکړه بیا دنیا کې خبره ختم شو آخرت کې خبره ختمه ده انتقام په صورت کې چې کله انسان معافی مونږواړي کاری کستن کړي او جزا ورنکي والله عزیز ذو انتقام الله تعالی غالب او زور ور دی ذو انتقام بدلا اغستون کې دی الله بدلا غستی شي دنیا کې نه مغستی شي آخرت کې نه مغستی شي اے کسانو چې مان وروړ دی موجنه تاسو ښکار لرا په داسې حال کې چې تاسو احرام تړون کیه او چاچی وجلو د ښکار تاسو نه کستن پس لازم نه په د باندې بدلا بشان دای چې د وجلوی د حیواناتو نه فیصله به کوي په دې سره دعا دي کسان د تاسو نه قربانی کول دي چې رسیدونکو کعبه شریفه ته یا کفاره ور کول دي چې خوراک د غریبانو دی یا برابر د دې خوراک روزي نسل دي د پاره دی چې د اوسکی سزا د کار خپلو الله معافي وکړه د هاي نه چې مخکې شوی دي او څوک چې واپس شو پس الله تعالی بدلا اخلي ددنه او الله تعالی غالب دی خوند بدلی دی بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أحل لكم حلال کړی شوی ستاسو دپاره صید البحر ښکار د دریاب وطعامه او خوراک د دې متاعا لکم فیده را ستاسو دپاره وللسیارة او د قافلې والو دپاره وحرم علیکم او حرام کړی شوی تاسو باندې صید البر ښکار د وچې ما دمتم حرما ترسو پوری چې تاسو په احرام کې واتقوا الله الذي او یریږئ د الله تعالی نه الله الیه تحشرون چې خاص هغه ته به تاسو جمع کولی شئ. جعل الله الکعبة الله تعالی ګرځولی را خانه کعبې لره البیت الحرام کور عزتمن قیاما للناس ذریعہ د باقی پاتې کېدو د پاره د خلکو والشهر الحرام او میاشت عزتمن دی والهدی او د حرم شریف قربانه والقلائد او امیلون والا حیوانات ذالک لتعلمو دار دیر پارا چی تاسو پویشے ان اللہ یعلم ما فی السماوات چی بیشک اللہ تعالی چی دے پوئیگی پہاسو چی پاسمانو کی دی وما فی الارض او پہاسو چی پزمک کی دی وان اللہ بکل شیء علیم او بیشک اللہ تعالی چی دے پہر یو سیز باندی پویا دے دے احرام پہ حالت کے او په حدود د حرم کې څه پابندۍ دي چې دای ذکر مخکې آیتونو کې مو شو او بدې آیتونو کې بیانېږي. انسان چې کله احرام وتړي د حج او د عمرې دپاره نو په ده باندې بعضې خبرې چې حلال وي په ده باندې حرام شي. یو دا چې دی به د وچې ښکار به نه کي او نه به ښکار طرف ته اشاره کي او نه به امداد کي. او کم انسان چې په حدود د حرم کې دن نه دی نو کدی په احرام کې دو کوي احرام کې نه دی د الله د کور د احترام د وجې نه دی به ښکار نه کي د وچې. البته د لمدې ښکار د ده لپاره جایز دی یعنې د سمندر چې کم حیوانات دي نو په هغې کې مایع هغه دې ښکار کولی شي او ځان سره ذخیره کولی هم شي د الله د کور د احترام د وجې نه. د الله د کور نه زیات محترم کور په ځمکه باندې بل نشته او یو ځای یو مکان او یو چې څومره زیات محترم وي نو د هغې پابندۍ هم وي د هغې ریډ زون وي پابندي وي. نو د الله د کور د احترام د وجې نه دا پابندۍ ولګېدې چې کم دا حدود دي چې یو طرف ته 3 میله دی او بل طرف ته 6 میله او بل طرف ته 7 میله په دې ایریا کې دننه دننه یو انسان د وچې ښکار نشي کولی. او چې کله انسان حرام وتړي د کور روان شو اگر چې د حدود د حرم نه بار دی و د باندې پابندۍ دا ولګېدې چې دی ښکار نشي کولی د وچې او د لمدې ښکار ځان سره کولی شي. دویم آیت کې بیان دی چې الله تعالی د کور د وجې نه دا ځمکه باقي ده او خلک به باقي وي. د الله د کور ډېر لوی احترام او تقدس پکار دی چې دا په ځمکه باندې قایمي او باقي وي خلک به هم باقي وي. او د الله د کور د احترام د وجې نه څه څیزونه خاص شو هغه دا چې قربانۍ چې کوم حرم شریف ته خلک بوځي او کم واړه حیوانات او لوی حیوانات ځان سره بوځي هغه محترم شي. او د الله د کور د احترام د وجې نه څه میاشتې هم عزتمندې شوې رجب میاشت او ذیقعده او ذوالحجه او محرم د الله د کور څه ناشنا برکت او ناشنا احترام او عظمت دی چې د هغې د وجې نه ډېر څیزونه محترم او عزتمند شو. او څوک چې د دې بې عزتي کې بې حرمتي کې قرآن کریم 18 سپاره کې وی سورې حج کې ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم که څوک د الله د کور بې حرمتي وکړي الحاد وکړي دله به موږ بیا دردناک عذاب ورکو. احل لکم صید البحر
حلال کړی شوی رستاسو د پاره حلال روا توي جایز توي یعنی هغه باندې تیرېدل جایز وي سممانعات نوي نو احل لكم حلال کړی شوی رستاسو لپاره سشي صید البحر اخکار د دریابو بحر دریاب توي د دریاب ښکار ستاسو لپاره حلال کړی شوی دی که چېرې تاسو کول غواړئ نو بالکل کولی شئ او د دریاب کې بیا څومره حیوانات هم دي هغه ټول حلال دي ښکار کولو خو خوراک صرف چونکې د مئی کېږي او د مئی نه علاوه د بل څیز خوراک چونکې جایز نه دی نو ښکار خو د هر څه کولی شي د سمندر د ټولو حیواناتو او خوراک به ترې نه صرف مئی به کې صید البحر ښکار د دریابو د الله کور سره خوا کې خو سمندر نشته خو هغه د جده کې دی نو په حدود د حرم کې دننه هو سمندر هم نشته او دریاب هم نشته البته یلملم چې کوم میقات نه په سمندر کې دننه دی غر دی په هغه زمانه کې به خلکو په کشتیانو کې او په د اوبو په جهازونو کې سفر کولی نو دایره پر ښه بندوبست الله تعالی دا وکړو چې تاسو سمندر نه میان ښکار کوئ او راتوئ او خورئ نو په دې کې څه پابندي نشته دی او انسان چې د کوره روان شي احرام وتړو نو په لاره کې نیرونه هم راتلی شي دریابونه هم راتلی شي سمندر هم راتلی شي او حوضونه هم راتلی شي نو هغې هم تاسو فایده اخیستی شي او ښکار پای کې کولی شي نو صید البحر نو بحر دریاب ته وي خو مراد صرف دریاب نه دی هر یو د اوبو ځناورو چې کوم ځای کې موبه دي که کویي دی که هغه حوض دی او که نیر دی که تالاب دی که سمندر دی او پای کې چې کوم حیوانات اوسېږي تاسو ښکار کولی شي خړ راغلی ښکار کولی شي میان نیسلی شي تالاب دی هر څه کې کولی شي نو دا نه چې صرف د سمندر هر یو د اوبو حیوانو په دې کې دا مسله ده هغه حیوان چې په اوبو کې پیدا کېږي او په اوبو کې اوسېږي نه هغه به کوي او کم حیوان چې په وچه پیدا کېږي خو په اوبو کې اوسېږي نه هغه نه لکه بته شوه دا پیدا کېږي په ځمکه وچ میدان باندې او پاتې کېږي په دریاب کې او په اوبو کې نه حلالېږي نه لکه د وچې حیوان دی نو د حیوان دپاره دا ضروري شوه چې توالد دغه په اوبو کې کېږي او بیا اوسېږي په اوبو کې او دا کېدی نشي چې په اوبو کې یو حیوان پیدا شي او په وچه دی بیا اوسېږي داسې نشي کېدی لکه د اوبو حیوان په وچ میدان وخت نشي تیرولی اب اوبو کې وخت تیری نو دا دوه قسمه بیان شو د اوبو حیوان چې په اوبو کې اوسېږي او که د وچ حیوان په اوبو کې اوسېږي نو هغه نه مرادو دا د وچ حسابېږي نو صید البحر ښکار د دریابو و طعامه او خوراک د دی خوراک چونکې د ټول د دریاب د هر یو حیوان خوراک نه کېږي صرف د مئی کېږي مئی چې بیا هر قسم دی که نوم یې ارنګه دی بیا او کړوکی دی او که غټ دی خو چې مئی ورته وي سمک ورته وي نو دا خوراک بیا جایز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي احلت لنا میتتان دوه چې څیزونه مردار شي زموږ دپاره حلال دي دوه حیوانات داسې دي که مردار هم شو نو زموږ دپاره حلال دي څه مطلب هغه که ته ذبح نه کې حلالې نه نو بیا هم حلال دی نو په هغې کې یو مئی دی مئی څوک حلالي نه هغه دغه شان رونیسه مړ شو بس هر بر حلال دی او دویم جراد دی جراد دا ټټ دیدل ملخ ته ویل کېږي خو دا زموږ د علاقو د غنمو دا واړه ور دي کې بس سوخیاته شي وزري وي دا د صحرا یادي او عربو کې زیاترو دا غټ وي د مړزانو د کنترو برابري ناغم ستاسو لپاره وي حلال دی یعنې که هغه دغه شان راټینګ که حلالوی ما که مړم شو نو ستا لپاره حلال دی په چابک دی او په نیزه دی او مردار شو ستا لپاره حلال دی دا دوه څیزونه مردار حلال دي صید البحر ښکار د دریاب و طعامه او خوراک د هغې طعام نه مراد چې کوم څیز خوړلی شي دا صید البحر ولې وایي ته چې جال سمندر ته ورولې نو دا خو ستا په اختیار کې نه ده که نه چې دا جال کې به څه راځي هغه چې څه پکې مرالو نو کېدی شي په دې جال کې هغه د سمندري ځناور هم راشي چې هغه خوراک دی جایز نی لیکن تا رونیسو او چې جال دی بار کو نه کې هغه مړ شو د هغې د وجې نه تا باندې څه جنایت او څه دم رانغی که ستا په دې جال کې هغه د مئی نه علاوه نور حیوانات هم رالو او هغه پکې مړه شو نو شریعت دومره اساني راوسته چې د هغې په مرګ سره په تا باندې څه تاوان او څه فدیه او څه جنایت در باندې نشته خو خورې به ترې نه صرف مئی نو ځکه یې و طعامه وي
او خوراک د دې چې هغه د خوراک قابل وي چا مې دی. نو متاع لکم او دا فایده ستاسو لپاره. متاع هغه ته وي چې وقتی طور باندې انسان په کار راشي ایته متاع ویل کېږي. یعنې دا نه چې څه ډېره زمانه به ستا په کار راځي بس تا ضرورت پوره کړي هغه. نو متاع لکم په معنی د تمتیع لکم دا دپاره د فایدې ستاسو. انسان دې ضرورت ورته راځي نو هغه بهترین خوراک دا مایع دی. ځکه خو چې جنتی جنت ته ځي او ردړومبنۍ میلمستیا چې به کېږي نو حدیث کې بخاري کې روایت دی د ده میلمستیا به د مایع په اینې سره کېږي. نو مایع او بیا د مایع چې کومه اینه ده نه به څونه لذیذه وي، بیا د جنت میان او بیا د جنت د مایع اینه به څونه خوندوره وي. نو د جنتي لومبنۍ میلمستیا چې ده دا د مایع په اینې سره ده. نو دا مایع ښکلی خوراک دی او مزیدار دی، بل دا ډېر زر هضم کېږي، په معده بوج نه راولي، په سر باندې بوج نه راولي، قبض نه جوړي او بدن ته نقصان نه ورکي. بل دا خوراک آسان دی، پخېږي هم زر په اسانه باندې، مسالو ته پکې ضرورت نشته، غوړو ډېر خبرو ته پکې ضرورت نشته، په اسانه پخېږي. دا خو مونږ تکلفات دي. عرب خو مایع بهي په سکروټ کو باندې سکروټ کې لاندې سرې کا او مایع پې راپاسه کېده به بوځې وته خدي به روتېږي او خورئ بیا تاسو. دا خو مونږ تکلفات شروع کړي دي. نو مایع ډېر آسان او په خوراک هم آسان دی. موسی علیه السلام چې کله هغه سفر شروع کو نو الله تعالی ورته ویل سر یو مایع واخله، مایع رید کا او دا ځان سره واخله. نو ګوره نور خوراکونه ورته ونه وي، حالانکه ملک شام کې بلا خوراکونه دي. موسی علیه السلام هلته ملک شام کې و، ورته به ویلو که نه دا واخله او دا واخله او دا واخله، لیکن وایي ته سره مایع ځان سره مایع رید کو سره واخله. نو ولې دا مایع داسې چې دی خرابېږي هم چې دی رید کو یا ساتي او څو ورځې ساتلی شي او دا ستا لپاره خوراک روټۍ هم ده او هر څه هر څه دي. نو متاع لکم دا فایده ده ستاسو لپاره. وللسیارة او دپاره د قافلې والو. سیاره مسافرو ته وي، سیر ګرځېدو ته وي، سار یسیرو سیرن ګرځېدلو. سیاره ګاډي ته هم وي، دا ګاډي ته سیاره هم ډېره ګرځي ځکه ورته سیاره ویل کېږي. نو للسیارتې دپاره د قافلې و، ځکه قافلې والا ډېره ګرځي. للسیارتې ولې ووایي؟ مایع خلک تازه تازه خوري نوم ټیک ته، تاره ونیسه او تازه رې پوخ کو دې خوړو. او بل دا چې نن سره دې ونیسلو سټورې که نن سره ذخیره که په لاره به دې په کار راشي نو هم کولی شي. یعنې که ته د احرام په حالت کې او ډېر میان دې ونیسلو څه ته تازه تازه وخوره او ځان سره روان که دا سره وړه په لار باندې چې کوم دی کې ضرورت هلته کې خورئ. نو للسیارتې ځکه وایي دپاره د قافلې والو یعنې دپاره د مسافرو. نو دا هر څه ستا لپاره جایز دي، سټور کولی هم شي، تازه هم خوړی شي، پخولی هم شي او وړی هم شي ځان سره. وحرم علیکم او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې صید البر ښکار د وچې. د وچې دا ښکار ستاسو د باندې حرام کړی شوی دی، هغه مطلقاً دی، که د خوراک قابل او که د خوراک قابل نی. اس قسمه د احرام په حالت کې تاسو د وچې ښکار نشئ کولی او نه خوړی شئ، او که بل څوک یې وکړي بیا خوراک جایز دی. ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې یې. دا پابندي صرف تر احرامه پورې ده چې احرام تاسو پرانستو او د حدود د حرم نه بار یعنی بالکل ښکار کولی شئ. بیا تاسو قرآن کریم یو مزاج دی، دی په احکاماتو کې تکرار نه کی، د وعظ او د نصیحت خبرو کې تکراری، یعنی کومه خبره چې دله د نرمېدو وي د وعظ او د نصیحت زجري پکې نه قرآن کریم بار بار بیانې. لکه ډېر واقعات قرآن کریم بار بار بیان کړي دي، د جنت او جهنم تذکرې قرآن کریم بار بار کړي دي، خو احکامات قرآن کریم بار بار نه بیانې. او دې صورت کې دا قرآن کریم بار بار وي د وچې ښکار حرام دی او د وچې ښکار حرام دی. دا ولې دلته بیا ما دمتم حرما؟ اصل کې د قرآن کریم دا یو مزاج دی چې کله یو حکم بیان شي مخکې او بیا وروسته بل حکم بیانېږي او دای پکې ضمناً ذکر راځي، نو یو خیال پیدا کېږي چې کیدای شي مخکنی حکم منسوخ شوي. نو قرآن کریم چونکې اشتباه پیدا کېږي، اشتباه حتمی چې نه منسوخ نه په خپل حال باندې دی. د وچې ښکار حرام دی، دلته کې چونکې د لمدې ذکر راغی
او مطلقاً حلال کو ستاره پاره د لمدي هر یو ښکارو که خوراک ټیک ته او که ټیک نه دی نو بیا یو اشتباه پیدا کېده چې کېدی شي اوس بیا د وچ هغه ښکار هم حلال شي د لمدي د وجې نه یو وهم پیدا کېدو نو قرآن کریم بیا کېدو لګو چې نه د وچ هغه ښکار حلال او حرامېدل په خپل ځای باندې اوس هم برقرار دي نو صید البر ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې دا پابندي تر وخت پورې ده واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه کله چې قرآن کریم احکامات بیان کی کنه ورپسې دا خامخا وي الله نه یریږئ چې چا کې تقوا ای ابد الله د حکمونو پابندي به وکړي چې تقوا نه الله حکم به ووري او به ویني لیکن عمل پې نه کوي نو یریږئ د الله تعالی نه دا احکامات سرسری مګڼئ دا عمل وکړئ په دې باندې الذي اغا الله الیه تحشرون چې خاص هغه ته به تاسو جمع کولی شئ حشر جمع کولو ته وي ضد نشر دی نشر خورولو ته وي تحشرون تاسو به جمع کولی شئ اوس خو مونږه دنیا کې یو قسم په ظاهره کې جدا جدا یو ځان له یو با اختیار یو اوس مونږ د الله په اختیار کې اوس هم الله ته جمع یو خو بیا په یو میدان کې زمونږ اختیار بنی جمع کیږو بلتا بیا به څوک هم انکار نشي کولی او څوک به خپل اراده نشي چلولی او چې اسرافیل علیه السلام دوباره شپېرې وواله که نه بیا غم هاده او ارس ختمو بیا به انسان صرف دکه یو کاری چې د محشر میدان ته به جمع کیږي بیا به انسان دا چې زه ګنې بیماري ما یا ګنې لږ آرام کومه یا نشم تللی بیا به رشمه دا خبرې ترې بیا نه او هر یو انسان به که بادشاه دی او که ګدا دی او که نارینه دی او که زنانه د هر انسان به همدکه یو کاری بیا چې د محشر میدان ته ځان رسوه نو تحشرونې ځکه وي جعل الله الکعبة الله تعالی ګرځولې را کعبې شریفې لره کعبه اصل کې اوپره سیز ته وي چې کوم سیز د ځمکې نه راپورته شوي ته یا د یو سیز راپورته شوي ته کعبه وي په عربۍ کې دې ګیټو ته کعاب او کعبون وي دا د خپې نه بار ته راوتې دي نو کعبه دا کوټه چې ده دا هم د ځمکې نه راپورته شوې وه ځکه ورته کعبه ویل کېږي خانه کعبه یعنې د کعبې هغه ځای خانه کور ته ویل کېږي نو دا مراد نه د الله کور د الله کور مطلب دا نه چې دې کې دنه الله تعالی غني اوسېږي الله تعالی پکې ناست دي نه دلته د الله تعالی رحمتونه او تجلی راوري نازلېږي ځکه ورته بیت الله او خانه کعبه ویل کېږي الله ګرځولې را کعبې شریفې لره البیت الحرام کور عزتمندو ډیر الله تعالی ډیر لوی عزت او ډیر لوی احترام او تقدس ورکړی دی البیت الحرام کور عزتمندو د دین انسانان هم طوافونه کوي پیریان هم کوي او فرشتي تنم کوي نور د الله سونه مخلوقات چاهیت نه کوي البیت الحرام کور عزتمندو نو د الله تعالی دا کور دومره عزتمند دی چې ردی د وجه ډیر سيزونو ته عزت ملو شو دا چې کمزې کې د خانه کعبه هغه ځای ته عزت ملو شو د دې وجه نه خانه کعبې نه غیر چاپیر حدود دي چای ته حرم شریف وایي او د حرم شریف نه بار بیا حل دی نو د حرم شریف چې کوم حدود یو طرف ته 3 میله لري بل طرف ته شپږ دی او بل طرف ته 2 میله دا حدود دي کې دنه تنه تو احکار نشي کولی نه د وچی او یعنی کته احرام کې او که بغیر احرام ای او چې دغه ځای ته ورځي نو ته بیا احرام خامخا تړي یعنی د الله د کور د احترام د وجه ته باندې یونیفارم لازم شو چې دا لباس باچه د لباس نه بغیر نشتلی قیام للناس او دا خانه کعبه چې قیام او درېدل ته وي چې ولاړ ته قیام وي نو دا سبب او ذریعہ د قائمېدلو د خلکو دی نو مراد نه بقا ده یعنی خلک به دنیا کې باقی وي د خلکو معیشت به باقی وي د خلکو ژوند به باقی وي کله چې کله خانه کعبه باقی وي نو د خلکو دا بقا او باقی پاتې کېدلو دا الله تعالی خپل کور سره تړلی دي چې د الله کور په ځمکه باندې قائم وي نو خلک به هم قائم وي او چې کله د الله کور د ځمکې نه اوچت شو بیا خلک به هم نی پاتې بیا به دنیا روانه شي قیامت به قائم شي دیو جن روایتو کې راځي چې د قیامت نه مخکې چې کله یو ظالم بادشاه راشي هغه خانه کعبه ونړي او ټوکړي ټوکړي کې مسلمانان به دومره کمزوري شوي دومره همت به پدې کې نه چې خانه کعبه بچ کې دینه دغه ظالم بادشاه نه خانه کعبه نشي بچ کولی بس هغه دې سره دا کارو کې
او بیا مسلمانانو کې به دومره سکت نی طاقت بنی چې خانه کعبه دوباره جوړه کی بیا به جوړول هم نشي لیکن خلک به منځونه دغه طرف ته بکی او حج او عمره بم کی بیا به رو چې کله خانه کعبه ته مخامخ نه ښکاري رو به د خلکو نه دی هغه عظمت ختم شي دړونو نه رو چې احترام او عظمت ختم شو او خلک هم رو بیا بل طرف ته شو ناهیره کې به الله تعالی قیامت قائم کی او چې ترسو د خانه کعبه موجود او د خلکو په زړه کې د احترام موجود دی چې دې په بیزته باندې خلک خپکیږي او د دې په عزت باندې خلک خوشحاليږي او دار چا پړ کې د احترام او تقدس وي دار چا پړ کې د خدای ما د خپل کور ته بوزي د هر مسلمان د یو دعا وي او چاحت وي چې خدای ما د خپل کور زیارت ما تر نصیب کړي دا خلکو په نو کې د احترام موجود دی چې کله دا احترام اوچت شو نو بیا دنیا هم باقی نه راپاتې قرآن کریم دو سیزونه داسې ګرځولي دي چې دا دو موجودی نو خلق به باقی وي یو خانه کعبه ده او دویم د سورۃ النساء په شروع کې لمنې رکو کې هغه الله تعالی مال ګرځولې دي دا مالم د خلکو د باقی پاتې کېدو یو ذریعہ ده یعنی دا ډیر قیمتي دی دا هلکه نه ګڼل پکارو د مال قدر پکار دی او د حفاظت پکار دا الوزول ولسینه چې څنګه الوزیبا چې مال تاسو لري ته دنیا کې وخت یې رهبا کنین حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي کاد الفقر ان یکون کفرا دا غریبی ډیر بس چیز دی انسان کفر ته تیار شي بیا چې کله غریبی دومره حد نه سیوا شي انسان کفر اختیار کوي چې ځان بچ کوسو دا مال چې الله تعالی چاله ورکړي هغه له حفاظت پکار دی او څوک چې د 1 روپے حفاظت نشي کوي د 1 لک روپے حفاظت هم نشي کولی بیا دا حل کانی 1 روپے هم حل کانی ګڼل پکارو نو دا قیام للناس دا سبب د باقی پاتې کېدو دی ذریعہ د باقی پاتې کېدو للناس د پاره د خلکو د خلکو اصلاح کیږي چې خانه کعبه باقی وي انسان چې حج لړ شي د ګناهونو داسې پاک شي چې کله مبرور حج وکړو قبول شوی حج وکړو د ګناهونو داسې پاک شي لکه څنګه چې انسان د مور نه پیدا شي او ګناهونو پاکي دا حجر اسود انسان نه ګناهونو ځان تراکاږي مکمل انسان پاک شي نو دا حج او عمره د ګناهونو د معاف کولو او د ګناهونو د ختمېدو غټه ذریعہ ده نو قیام للناس دا سبب د باقی پاتې کېدو لپاره د خلکو والشهر الحرام او میاشتې عزتمند دي سلور میاشتې عزتمند دي یو رجب ده دا ځان له یوازې را د شعبان نمخ کې او درې او زید ذیقعده ذوالحجه او محرم نه خلکو به په ذیقعده میاشت کې سفر کو حج لوتلو په ذوالحجه کې به حج کو په محرم کې به واپس راتلو نو دا درې میاشتې عزتمند شي چې سړی په سفر باندې ته نو که دشمن په قبیله به تیرې دي نو تا ته به سنوي ځکه دی حج روان دي د دې درې میاشتو د عزت د وجه د الله د کور د عزت د وجه نه یو پیر بتلی د الله کور دته ځکه به تغږ نه کو او په محرم کې به واپس راتلی نو په دا میاشت کې به تا تغږ نه کو او د رجب په دې میاشت کې به خلکو عمره کوله خاص طور مضر قبیله چې و دی و د رجب په میاشت کې خاص طور عمره کوله د دې وجه نه د رجب د میاشت گویا کې مضر سره خاص شي و رجب مضر د مضر قبیله والو رجب د دې سلول میاشتو الله تعالی عزت او احترام ورکړي دي والهدي او قرباني د حرم شریفو هدي تحفه ته وي د قربانو ته تحفه وي دا د الله د کور تحفه او گیفټونه دي چې الله کور ته تلېږي او چونکه د والهدي مقابله کې القلائد دي القلائد هغه حیوان ته چې تعمیله اچول کیږي نو مراد نه اوخ دی نو چونکه الهدي د القلائد مقابله کې راغلي نو د هدي نه مراد وړه حیوانات چې ګډ او بيزا او یا غوا میخه کې راځي او د قلائد نه مراد هغه اوخان دي دا هدي ځکه وي چې په هغه زمانه کې یو سړی حج لوته نه به اراده کړی و یو ساری به وساتو ابه خپل لو یو دا بد الله کور ته سره بوزم زما حج لازم دا سره بوزم با دا به ډیر خپل ساتبا نه به چې ډیر خپل لوي کو هغه به خپل امیله جوړ کړه پټه به ول خپل جوړ کړه ماره ته به ول واچول دا د الله د کور ده ځکه قران کریم د تعبیر په هدي سره کو دا به نه کو چې بس میله کې به ساریو سروان به کو د خلکو د الله په کور باندې مینا کولا نو خپل حیوان به د کور به وساتو د شورونه اسه ډیره مینا پیدا کړه او بیا به د الله کو د قران کریم ته تعبیر په هدي سره کو
والهدي او قربانی د حرم شریفو والقلائد او میلونو والا حیوانات او زناورو چا مراد دي نوحان دي هغه د خلکو پټه جوړ کړم اداره عائشه رضی الله عنها وی ما به د نبی اسلام د قربانو د پر خپل پټه تیاروله امیله ما په خپل جوړولې دا د ډیر د مینې اظهار دی ذالک کې اشاره دی قیام للناس تدا الله د خپل کور ولې د خلکو د قیام او د بقا ذریعہ ولې وګرځولا لتعلموا چې تاسو پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی چې دی یعلم پویږي ما فی السماوات و ما فی الارض اذا الله په کارونو کې ګوتې مو واخی چې الله د خپل کور ولې د خلکو د بقا ذریعہ ولې ګرځولې را ودا الله مرضی ده چې ولې ګرځولې دی څنګه چې د کائنات په ډیرو خبرو تاسو نه پوهیږئ په دې تاسو نه پوهیږئ ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وان الله بكل شيء علیم او بشک الله تعالی چې دی په هر یو شی باندې پوهیږي الله ته د هر څه علم دی دې خبرو ته علم دی حلال کړی شوی تاسو لپاره ښکار د دریاب او خوراک د دی فیدر تاسو لپاره او د پاره د قافلې والو او حرام کړی شوی په تاسو باندې ښکار د وچی ترسو پورې چې تاسو په احرام کې او یریږئ د الله تعالی نه چې خاص هغه تاسو جمع کولی شئ الله تعالی ګرځولې خانه کعبه لرا کور عزتمندو ذریعہ د باقی پاتې کېدو د پاره د خلکو او میاشتې عزتمندي او د حرم شریف قرباني او میلونو والا زناورو دا په دی وجه تاسو پوه شئ چې بشک الله تعالی چې د پویږي په هاسو چې په اسمانو کې د هاسو چې پزما کې دي او بشک الله تعالی چې په هر یو څه باندې پویږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اعلموا پویشے ان الله چې بشک الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی وان الله او بشک الله تعالی چې دی غفور ډیر بهون کې دی رحیم مهربان دی ما علی الرسول د پیغمبر په ذمہ باندې نه دی الا البلاغ مگر واضح رسول والله يعلم الله تعالی پویږي ما تبدون په سوچ تاسو احکار کوي وما تکتمون او په سوچ تاسو یې پټوي قل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا یستوی برابر نه دی الخبیث ناپاک والطیب او پاک ولو اعجبک اگر چې تعجب کې ورزوي تعالی را کثرت الخبيث ډیر والد ناپاک سیز فتقوا الله پس یریږئ د الله تعالی نه یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو لعلکم تفلحون د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ په مخکې دوه رکوونه د حرامو سيزونو بیان شو د شرابو د جواري او دارنګ په قسم سره چې کوم سينو تاسو باندې منع کې حرام کې او د احرام په حالت کې د وچې د ښکار نه من رااله او دې اتونو کې بیان دی چې حرام سي چیرې چې کوم الله تعالی منع کړی دي نو کدا په ظاهر کې ډېر خوشنما وي ښکلي وي او ډېر وي خدا پاک سي سره نه برابرېږي پاکیزه سیز کا لګوي او ناپاک سیز کا ډیر وي نو دا دواړه برابر نه دي د عقل خاوندان د پاکیزه سیزونه واخلي قبول لیکي او د ناپاک او د حرام سیزونه دي ځان وساتي دنیا کې دا قانون دی چې پاک او ناپاک نه دي برابرو دا رنګ حلال او حرام نه دي برابرو نو نجس او ګنده سیزونه او پاکیزه سیزونه نه دي برابرو نو د ګنده او د ناپاک او د حرام نه ځان وساتي او د حلال او د پاکیزه سيزونو اهتمام وکړي
دارنګه فرمایي چې دا احکامات هلکه مګنئ سپک نه ګڼئ په دې باندې عمل وکړئ چې چا د دې نه انکار وکړو دې بې حرمتي وکړه الله تعالی به ایله سخته سزا ورکړي او که د انسان نه په غلطۍ سره خطا داسې وشو الله تعالی به ورته هغه معاف کړي. اعلمو پوه شئ تاسو اعلم د خبردارۍ دپاره راځي یو غافل انسان د خبردار کولو د رابیدار کولو د راویښولو دپاره نو ته اعلم پوه شه یعنې دا چې الله تعالی سوای دا خبره هلکه مه ګڼئ او معمولی مه ګڼئ خبردار شئ او پوه شئ. اعلمو پوه شئ تاسو ان الله شدید العقاب الله تعالی واقعي ډېر بخښونکی مهربان هم دی د الله د رحم صفتونه هم ډېر دي خو دې مطلب دا نه چې بس الله تعالی به صرف رحم کي او سزا به ګنې نه ورکي. الله تعالی ګورې سخت سزا ورکوونکی هم دی. ټیک ته د الله تعالی رحمت غالب دی د الله تعالی په غضب باندې. د الله تعالی د رحم او د کرم او د شفقت صفتونه ډېر دي او د الله تعالی د غضب او د انتقام صفتونه کم دي. و دې مطلب دام نه چې بس الله تعالی ګنې اړو غضب به ورکي نه. شدید العقاب سخت عذاب والا دی. عقاب او عاقب رستو توي انجام توي دی پوندې تعربه کې عاقب وي دام رستو وي دی او کار انجام رستو وي. نو شدید العقاب سخت عذاب والا دی. شدید العقاب د کافرانو دپاره کافرانو له الله تعالی ډیره سخت سزا ورکي او د دې مقابله کې وان الله غفور الرحیم او بشک الله تعالی ډیر بخښونکی مهربان دی. قرآن کریم چې کله ذکر کی یا د کامل مؤمنانو ذکر کی او یا د کامل نافرمانو د کافرانو د فاسقانو ذکر کی. د کافر ذکر چوکې نو دې سخت عذاب بل درکې او د جهنم نه ويري او دای مقابله کې چې کله د کامل مؤمنانو ذکر کی نو بیا آمنو سره عملو الصالحات وی. دلته کې وان الله غفور الرحیم کې کامل مؤمنان نه یادي. کامل مؤمنان خو په اول مهلت کې معاف شي ای خو چې څنګه حساب کتاب شي نو سیده به جنت ته ځي. چې کم کمزوري مؤمنانی یعنی ګناهګار مؤمنانی چونکه دای ګناهونه دای د جهنم د تلو باعث وګرځي نو په داسې وخت کې الله تعالی مهرباني وکړي نو غفور الرحیم یو وي چې الله تعالی به ګناهګار او مؤمنانو ته چې کله وغواړي بهانه به ورته وکړي او معافي به ورته وکړي. شدید العقاب سخت عذاب والد کافرانو دپاره او بخښونکی مهرباني چې کوم ګناهګار مؤمنانی او چې کوم کامل مؤمنانی هغې خو باسم بهلي شوي الله تعالی به ورته اول مهلت کې ورته معافي وکړي. وان الله غفور الرحیم او بېشک الله تعالی ډېر بخښونکی مهربانه دی. د الله تعالی دا صفتونه چې دا په دوه قسمه دي. یو هغه صفتونه چې د هغې مقابل شته یعنی مقابل او متضاد صفتونه شته دی. لکه الله تعالی چاله رزق فراخ کړي نو چاله تنګ کړي. نو قابض او باسط دا د الله تعالی دوه متضاد صفتونه دي. چاله رزق فراخ کړي کولو کړي وته او چاله تنګ کړي. چاته الله تعالی بهانه وکړي چاته الله تعالی عذاب ورکړي. د عقاب شدید العقاب مقابله کې غفور الرحیم وي. د الله تعالی صفاتونه متضاد دي. دې ته موږ صفات افعال وایو او دا ډیر دي. او د الله تعالی بعض صفاتونه داسې چې د هغې مقابل او ضد نشته. لکه لومړنۍ صفت د الله تعالی حیات دی. الله تعالی ژوندی دی نو د الله تعالی دپاره ژوند مقابله کې موت نشته. الله تعالی له حیات شته خو د حیات مقابله کې موت ول نشته. دارنګه د الله تعالی دپاره علم دی. د علم مقابله کې جهل لازم. نو الله تعالی علیم دی او الله تعالی دپاره جهل نشته مقابل کې دا بل صفت نشته. د الله تعالی یو صفت قدرت دی. الله تعالی د قوت مالک دی. نو د قدرت او د قوت مقابله کې عجز او کمزوري وي. نو الله تعالی کې کمزوري او عجز نشته. د الله تعالی یو صفت د سمع دی اوري. نو د سمع مقابله کې هغه کون کېدل دي نه اوریدل دي. نو الله تعالی د پاره سمع ثابت ته دا بل صفت چې مقابله کې را نشته ولا. الله تعالی ګوري. بصر د الله یو صفت دی. بصر سره مقابله کې بیا هغه لوندواله دی
نو الله تعالی لپاره لوندوالی نشته، د نظر کمزوري نشته، الله بصیر ذات دی. دارنګه د الله تعالی یو صفت اراده ده، د ارادي مقابله کې چې بل څوک تا د خپل ارادې نه مني کی عاجز کی، دا د الله تعالی لپاره نشته. دا و صفاتونه دي ته صفات ذات وایي، د دې مقابل د الله لپاره نشته. اتم کې اختلاف ته تکوینو چې دا د الله تعالی په صفات ذات کې دی او کنه په افعالو کې دی. دلته کې صفات افعال ذکر کړو، شدید العقاب او ای مقابله کې غفور الرحیم. الله سخت عذاب ورکون کیم دی او الله تعالی عذاب معاف کون کیم دی. دا مقابل صفاتونه شو صفات افعالو. قرآن کریم کې دا دواړه صفاتونه ذکر شوي دي، چرته صفات افعال لاغلي او چرته صفات ذاتو. لکه د مخکې آیت کې ان الله بكل شيء علیم وي، نو علیم د الله تعالی صفت ذات دی، خو د علیم مقابله کې جهل او ناپوهي دا امپړواله دی، دا د الله لپاره نشته. الته د الله تعالی صفت ذات ذکر شو. نو قرآن کریم دا دواړه ذکر کی او په مختلفو پیرایو کې ذکر کی. نو اعلموا ان الله شدید العقاب، پوه شئ تاسو چې بشک الله تعالی ګوره سخت عذاب ورکون کې دی. لیکن دمکی دا او تنبیه دا چې د الله تعالی د وسیع رحمت او د معاف کولو مطلب دا نه چې بس الله باندې عذاب ورکینا، الله ګوره سخت عذاب علم دی. انسان دې په دې تمه باندې نه اوسېږي چې ګناهونه کوي چې ځاسې الله غفور رحیم بهون کړي، په دې امید باندې ګناهونه نه کوي، ځکه الله ګوره سخت عذاب علم دی. ها کله انسان نه ګناهونه شوي مخکې او نن دی توبه وباسي، نو دی د الله تعالی غ وسیع رحمت متوجي کی، الله به معافي وکي. ولا ګناه کړي نه لري خو په دې نیت ګناه کی چې الله بهون کې مهربان وګستاره پر دا خبر نه ده کې دې ش په دغه عین مقدر اټینګ کې د مرګ او جون څه پته لګي، ته د ګناه اراده کې په پلانینګ ګناه کې او په دې وجه کې چې الله بهون کې مهربان او ګناه کې دا وته د الله تعالی د بهلو د صفت نه ناروا فائدہ واغستا، غلطه فائدہ واغستا. تا ته چې پلار وي چې بچي د استا خپل کور دی چې سکه نو کوا، د دې مطلب خدا نه چې باندې روانولو کوشش شروع کا، بیا خو تا د پلار بلې سری سترګې ورته مخي. نو الله تعالی بشک بهون کې مهربان د ارس دی، خو دې مطلب دا نه چې غني ګناونه کوا خو به دړ لګیا. شدید العقاب سخت عذاب والدین، وان الله غفور رحیم، او بشک الله تعالی ډیر بهون کې مهربان دی. لیکن د ګناګارو د لپاره ډیر غټه امیدوم دی، تسلیم ده چې نا امید کېږم مایوس کېږم، که هر څومره ګناونه دي کړي نو مایوس کېږم، راشه چې مرګ لا نه دی راغلی توبه وباسه. ما علی الرسول، نه دی د پیغمبر په ذمه باندې. مخکې احکامات بیان شو حلال او حرامو، پیغمبر صرف دا بیان کړ تاسو ته او واضح بیان وکړو، سپټ پټي پکې پرې نه هودلو. اوس پیغمبر په تاسو زبردستی نشي کولی چې په زور تاسو باندې احکامات لاگو کړي. نو پیغمبر کار صرف بیانول او واضح رسول دی، هغه کړ پیغمبرو. باقی چې تاسو نه منئ، الله تعالی تاسو له دنیا کې اختیار درکړی دی. وګوره د حساب کتاب رسشته دی. ما علی الرسول، نه د پیغمبر په ذمه باندې الا البلاغ، مگر واضح بیانول او رسولو. بلاغ ویخت رسولو ته وي. پیغمبر گویا که خبر اساسو ویخت ورسولی نړۍ ته کوزه کړه او ذهن ته له ضرور رسوله. والله یعلم، الله تعالی پوهیږي ما تبدون په هاسو چې تاسو یې ښکار کوئ، وما تکتمون او په هاسو چې تاسو یې پټوئ. انسان دغه دوه حالتونه دي، کله د ښکاري او کار کې او کله پټ کی، نو کله د خلکو نه پټي کله د څنګه. الله تعالی ته دا دواړه حالتونه برابر دي، دا پټ او ښکارما تاسو تری الله ته هر څه ښکار دي، ښکار او تم ښکار دي او پټ او تم ښکار دي. الله ته شپه او ورځ یو برابر دي، تیار او رڼا ته یو برابر دي. دا تیار او رڼا، دا غیب او حاضر او دا پټ او ښکار دا همغه تاسو تری الله تعالی ته هر څه مخامخ دي. والله یعلم ما تبدون، الله تعالی پوهیږي په هاسو چې تاسو یې ښکار کوئ، وما تکتمون په هاسو چې تاسو یې پټوئ. انسان پړه کې چې کله یو ګناه راشي او خیال راشي او هغه له دو کلک د عزم اراده او چې داسې وکومه، تش په خیال راتو باندې فکر نشته دی، او کله د خیال لتا قوت او طاقت او تقویت ور ورکو، یعنی عزم مصمم چوتی چې بداسې وکومه، نو په دې عزم باندې ګورم پکړ شته دی.
او د دې عزم انسان ته بار چاته پته نه لګي خو الله تعالی ته ستا دغه حالات ښه معلوم دي نو ستا پړه کې د ګناه چې کوم عزم کړی اگر چې دا ګناه لا تا کړی نه لري په دې عزم به ګوره الله تعالی ته رانیسي که توبه دې نه ده وباسلې اگر چې عزم تعالی عمل ته نه وجود ته نه دی راوستی خو په دې به دې رانیسي چې الله تعالی ستا پړه باندې پوهېږي حدیث کې راځي چې قاتل او مقتول به دواړه جهنم ته ځي نو قاتل خو په دې وجه چې قتل وکړو مقتول ولې جهنم ته ځي نو نبی علیہ السلام فرمایلو چې مقتولم د قتل اراده کړې و دې په دې عزم راوتل چې دا قاتل مخکې کوم د ځان نه لیکن قاتل په د باندې مخکې شو اوس مقتول خو صرف اراده او عزم کړی دی لیکن چونکه عمل کې هغه قاتل نه دی ګرځېدلی لیکن د عزم کې هغه قاتل دی دا مقتول چې قتل شوی نو په عزم کې دی قاتل یو اراده قتل د کړی و لیکن عمل کې قتل لا نه غي نبی علیہ السلام فرمایي چې قاتل به د قتل د وجه نه جهنم ځي عملی قاتل دی لیکن دا مقتول به جهنم ته ځي دم د قتل اراده او عزم کړی و نو په دې عزم باندې قاتل دی په دې وجه به جهنم ته ځي نو دا ار یو خیالم ټیک ته د پکړ نه لري لیکن خیال چې ایت عزم ملو شو او قوت وته ملو شو نو ګوره په دې باندې پکړ دې ک الله تعالی ستاسو په باندې پويږي کل لا یستوی الخبیث و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیات کې بیان دی چې ګوره پاک او ناپاک نری برابرو ک ناپاک ډیری په دې ډیروالي باندې تعجب کې حیرانتیا کې مغورځيږي همیشه عمده او خالص چیز دا کمی او بیکارا او ګنده سيزونه ډیری نو دې ډیروالي ته مګورا عمدوالی ته وګوره بهتروالی ته وګوره معیار د ستا عمدوالی او بهتروالی وي او معیار د ستا ډیروالی ني آیت مبارکه چې نازل شو بیان القرآن کې حضرت تانوی رحمت الله علیه او روح المانی دواړو لیکلي دي جابر رضی الله عنه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شراب د حرمت ذکر وکړو چې شراب حرام شو یو سړی راغی عربیو د باندې اوسیدونکو هغه ډیر لوی تاجر د شراب تجارت وکاو او د شراب په تجارت کې هغه ډیر غټه سرمایه جمع کړې و ممکن ده چې د حرمت نه بعد هغه دا کار کړي دغه د حرمت نه مخکې خو شراب حلال او سرمایه هم ټیک و حلال و تجارت هم صحیح و لیکن هغه د حرمت دراتو نه بعد به د تجارت کړي د شراب او په دې کې هغه ډیر غټه سرمایه جمع کړې و ناغه نبی رسول الله والسلام ته وایي چې کانت هذه تجارتی دا شراب زما تجارت او سوداګری وا او فاتقبت منها مالا بما پدې کې ډیر زیات مال جمع کو نو آیا کدا مال زو د الله په لار کې ولګوم نو ماته بردي سفیده وشي روح المانی لیکلی دی بیا غوي چې ان انفقته فی حج او جهاد او صدقه کدا د شراب او د مال چې دی پدې د جهاد وکما یا د صدقې وکما او یا پدې باندې زه حج وکما نو آیا ماته به څه فائدہ ملوشي ثواب ماته ملوشي هغه هل ينفع ذالک دا ماته فائدہ ورسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان الله لا يقبل الا الطيب الله غره پاکیزه مال قبلی الله تعالی حرام مال کې دا نه قبلی الله تعالی په خپل پاک ته ان الله طيب ولا يقبل الا الطيب الله تعالی په خپل پاک ذات دی نو پاک مال چې دی الله تعالی قبلی بلکې نبی علیہ السلام تو فرمایلو چې لم يعدل جناح بعوزتنا دا دومره ډیر مال چې تو ډیر وای دا د الله تعالی پنی وای د ماشي د وزر برابر نه دی ته په کې لا لګای چې ماته به فایده ورسی او په دې موقع الله تعالی د آیت نازل کو او د نبی علیہ السلام د خبرې تصدیق وکړو چې او کنه حلال مال او حرام مال دواړه نه برابرو د شرابو کې چې تا ډیر زیات سرمایه را جمع کړی دا د دې مقابله کې تا سر لږ حلال مال دی دا لږ حلال مال او دا ډیر حرام مال نه دی برابرو کل لا یستوی الخبیث والطیب قرآن کریم یو قانون بیان کو وای نبی علیہ السلام چې په دې ګور تاسو هم پوهیږئ چې پاک او ناپاک نری برابرو پاکیزه چیز او گنده چیز نری برابرو نو حلال او حرام نری برابر خبیث او ناپاک توی د هر یو چیز بیکار توی
د غرزولو قابل سیز ته خبیث وي چې هغه ځان سره ساتلم نشي او نیسلم نشي او تی غرزه او د ځان لري کې دا خبیث دی. او دا طیب او د هر یو سیز عمده جید او اعلی ته ویل کېږي چې هغه د نیسلو د ساتلو د کېښودلو قابلي ایته طیب ویل کېږي. قرآن کریم د خبیث او طیب ذکر وکړو چې یو پاکیزه او عمده سیز او دای مقابله کې ناپاک او بیکار او ګنده سي دواړه برابر دي نو نه دي برابرو د الله په نظم نه دي برابرو. او د آیت په آخر کې قرآن کریم الباب وي کچا کې عقلی او سمجی خو چې عقل سلیمی پکې عقل خبیثی نی ندی او عقلمند انسان په نظم دا دواړه نه برابرو. شریعت خو شریعت دی او الله تعالی خو الله دی. یو انسان کې کچره عقل او سمجی هغه پوهیږي نه هم دا وی چې لکه پاک او ناپاک نه دي برابرو. لہذا که یو انسان ته حرام سیز حلال ښکاری نو ډېر په خپل عقل باندې وي دغه عقل نشتا یا عقل شته خو عقل ناپاک دی نو ځکه ته ناپاک سیز پاک ښکاری ونه که دا عقل صفاوي او پاک وي د تبخمه ناپاک ښکاری دو. کله وی نبی علیہ السلام لا یستوی الخبیث ندی برابر ناپاک او بیکار او گنده سیزو و طیب او پاکیزه سیزو. ولو اعجبک اگر کی چې تعجب کې ورزی تعالی را حیران تیا کې ورزی تعالی را کثرت الخبیث ډیروالی د ناپاک سیزو د گنده سیزو. دنیا کې عام طور دا سکیږي چې پاک سیز کمی او ناپاک ډیری عمده او اعلی سیز کمی او بیکار او ناپایدار سیز ډیر وي. ایت کله عام واخلو نو بیا مؤمنان کمی او دای مقابله کې مشرکان او کافران ډیری فرمان بردار کمی او نافرمان ډیر وي. جنت کې هم داسې وي جنت کې به خلک کمی جهنم کې به خلک ډیری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل کنا چې په 1000 کسانو کې به یو تن جنت تزي او 999 به جهنم تزي. صحابه حیران شو چې په 1000 کسانو کې یو تن نبی علیہ السلام او دا 999 به د یاجوج او ماجوج نه الله تعالی برابرۍ. هم به هر حال انسانان دي سودانه چګنی انسانان نه دي. جهنم کې به خلک ډیری او دای مقابله کې جنت کې به خلک ډیر کمی. د جنت چونکه اعلی او عمده زیاده او جنت هم اعلی او عمده خلک زی نه اعلی او عمده خلک به کمی او بیکاره د سوځیدو سیدونه به ډیر دغه جهنم کې به خلک ډیری. نو په هر زمانه کې تقریبا داسي چې فرمان بردار او نیکان خلک او ایمان والا او کلک خلک کمی او دای مقابله کې غیر مسلمان مشرکان دا ډیری. دی حکم دنیا کې وګورئ د مسلمانانو چې ورال واخلې که کمزوري مسلمانانو له کلک اخلین دا کم دي او دای مقابله کې غیر مسلمه کار والي او ډیر دي. لا یستوی الخبیث والطیب ندی برابر ناپاک او گنده سیزو او طیب او پاکیزه سیزو. دا په خوراک کې مغستی شي دا په اخلاقو کې مغستی شي دا په ذات کې مغستی شي دا په ماحول کې مغستی شي. پاک ماحول او ناپاک ماحول پاک یو و ناپاک یو و خپل اخلاق او بیکار اخلاق مشرک او مؤمن او دارنګ فرمان بردار او نافرمانه دا نه دی برابرو. انسان کچې د انسان معیار دی او د انسان مرتبه دا د خپل اخلاق باندې په کلک ایمان باندې او په خالص ایمان باندې بوچتیږي او کنا ظاهره کې وسره ډیر ارس دي خو کلک ایمان نشته او خپل اخلاق نشته نو بیکار دي. ولو اعجبک کر چې حیرانتیا کې ورزی تعالی را کثرت الخبیث ډیروالی د ګنده او د ناپاک سیزو. انسان له د حلال مال کوشش پکار دی. حلال مال کلګم دی خو خده نه هغه ډیر مال نه چا حرام دی. حلال مال سره آفتونه ني او حرام مال سره آفتونه ډیری ای سره مسائل او پریشانې ډیری. دیوا کې دنیا کې اکثریت چې خلک پریشان دي دا دیو جن چې خلکو سرسنشتا خلکو سره ارس ډیر دي لیکن په غلط لارو په غلط طریقو باندې راغلي دي. ای کور کې پریشانې جوړی کړي دي دا پریشانو د انسان پریشان دي ورنه چې انسان نن وګوري ارس ډیر دي ارس پاخه دي ارس خدي پکار دي چې انسان هم خوي انسان بیکار شو
معلومیږي دا چې تاسو راغلي دا په غلطو لارو باندې راغلي دي، احتیاط په دې کې نه لري شوی نو پریشانې کور ته راوړي دي. او حلال او پاکیزه سي سره اطمینان وي، حلال او پاکیزه سي سره د انسان ته د زړه سکون ملاويږي، نو دا دغه حلال او پاکیزه سره پریشانې کمی. فتقوا الله پس او یریږي د الله تعالی نه، یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو. الباب جمع د لب ده او لب مغز توي خالص توي لیکيږي، چې چا عقل خالص وي او عمده وي نو په دې خبرو کوي چې واقعي یا اولی الالباب وي، مطلب په پاک او ناپاک کې به فرق سوق کی عقل مند خلق بکی. یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو، لعلکم تفلحون د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ. کامیابی کا دنیا کې غواړئ او کا په آخرت کې غواړئ، په دې احکاماتو به عمل کوئ الای به کامیابیږئ. پوه شئ تاسو بېشک الله تعالی چې سخت عذاب والا دی او یقین الله تعالی ډیر بهون کې مهربان دی. نه دی پیغمبر په ذمہ باندې مگر واضح رسول، او الله تعالی پوهیږي په هغه څه چې تاسو ښکار کوئ او په هغه څه چې تاسو یې پټوئ. وای نبی علیہ السلام نه دی برابر نه پاک سیزو او پاک سیزو، اگر چې تعجب کې ورځي تعالی را ډیر والی د نه پاک سیز. پس ویریږئ د الله تعالی نه اے د عقل خاوندانو د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ.